سلامونه نیکې هیله او احترامات په ځل وهب صفاتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. امید لرم ملګرو چې تاسو به ښه خوشحاله به د ژوند په مزو کې وئ. د پروګرام د موضوع نه وړاندې دعاګوی څومره مریضان دي الله تعالی دې ولا شفای کامله عاجله ورکړي. څومره قرضداري دي الله تعالی دې د خپلو خزانو نه د دغې قرض بندوبست وکړي. څومره مسافرونه دي الله تعالی دې په ډکو منګولو باندې خپل وطن ته په خیر خیریت باندې راورسوي. څومره زمونږ د دې وطن محافظین دي الله تعالی دوی مددگار شي. الله تعالی دې د هغې غیبي امداد وکړي. ملګرو موضوع باندې به خبرې کوو، د وطن په سیاست په خبرې کوو. نن به مونږ د سابقه وزیر اعظم ښاغلي عمران خان صاحب په حواله باندې ستاسو سره یو څو خبرې شریکو. عمران خان صاحب یو بیان ورکړی دی. مونږ ګورو چې تاسو دغه بیان ته په کم نظر ګورئ او دغه بیان سره څومره مرسته کوئ. رضا خان صاحب سلامونه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. عمران خان صاحب وایي چې زما د مرګ منصوبه چې کومه ده دا بالکل تیاره ده. دا د وزیرستان یو دوه تنو له دغه ټاسک ورکړی دی چې تاسو عمران خان صاحب فنش کړئ، ختم کړئ. سیاست نه به ما اوټ شي او دا لانجه به هم ختمه شي. وعلیکم السلام قاری رئیس محمد صاحب. نورزاده صاحب سلام کوي. محمد خان سمی صاحب سلام کوي. وعلیکم السلام. تاسو به ملګرو پروګرام ورسره شیر کوئ. صفی الله صاحب سلام کوي او دا بل ملګری مامل خان سمی اوکې ساجد خان او زمونږ مامل خان صاحب بیا دی. پرویز خان سلامونه کوي. وعلیکم السلام ملګرو د ټولو قدرمن شئ. زمونږ سره د اردو د بلبل صاحب د اردو د لیکل مونږ سره نه ښکاري دلته په دې کمنټ کې. بهرحال ملګرو په دې حواله باندې خبرې اترې کوو چې عمران خان صاحب دومره غټ بیان ورکړی دی. بیا یو دومره غټه د پښتنو یو درنه علاقه چې کومه ده، کوم ځای کې چې د ننګ پښتانه اوسي، درانه پښتانه اوسي، غیرتمند پښتانه اوسي، بیا په هغوی باندې ټکونه هم کړي. نو په دغې حواله باندې به نن ستاسو سره خبرې اترې کوو چې زمونږ د وطن سابقه وزیر اعظم صاحب بیان ولې ورکړی، د څه مشکلات دي، څه مسله ده ورته چې دا نمونه بیانونه ورکوي. آیا د دې نمونه بیانونه به د خلکو تاثرات. کرام الله مشواني صاحب هم پروګرام ته راغی. سعودي عرب کې لومړنۍ ورځ ده، د وطن نه مسافر شوی دی. کرام الله مشواني صاحب هرکلی درته وایم پروګرام کې او شکر دی چې په خیر خیریت باندې رسېدلی، دغه وطن ته بیا رسېدلی. الله تعالی دې ښاد آباد ننګیالی او بریالی لره. کرام الله مشواني صاحب د تعجب خبره ده، د سوچ او د فکر مقام دی چې خو زمونږ په وطن کې سړی هیروي او یا زیرو. دلته دوه قسمه خلک پاتې کېږي، یا هیرو یا زیرو. اوس عمران خان صاحب چې نامي ګرامي شخصیت دی، د ورلډ کپ د ګټلو یو ځلیدونکی ستوری دی په پاکستان کې. د سیاست هیرو ځان ته وایي، باچا ځان ته وایي، خو هغه چې کوم دی داسې بیان ورکوي چې د هغې سره د هغه د کارکونانو زړونه هم خوږېږي او د وطن ساک ته هم نقصان رسي. بل طرف ته بیا په داسې درنو پښتنو، په غیرتمندو پښتنو باندې نیوکې کوي چې د وزیرستان نوم منشن کوي چې د هغې یو دوه کسان دي، د هغوی د طرفه زما د مرګ ټاسک چې کوم دی هغې ته میلاو شوی دی. ملګرو تاسو پروګرام ورسره شیر کوئ، موږ په دې حواله باندې خبرې اترې کوو. څومره ملګري زموږ پروګرام ګوري، مهرباني وکړئ تاسو پروګرام
شیر کوي دا به ستاسو زموږ سره مرسته. موږ روزانه بنیاد باندې لایو راځو د 2.5 غنټې 1 غنټه نیمه غنټه دا موږ لایو پروګرام کوم ملګری زموږ پروګرام خوښوي زموږ سره مینه نو که پیج نه فالو کړه پیج سره فالو کړئ او دغه بس تاسو زموږ سره مرسته چې تاسو پروګرام شیر کوئ ځکه چې خاص کر مسافرونه چې کوم دي هغه زموږ نه بار بار ته پوښتنه کوي نو د مسافرونو که څه مشکلات او ستونزې نه هغه موږ په لایو کې هم جواب ورکولی شو بیا د واتس اپ په ذریعه ولا هم جواب ورکو. جی اکرام الله مشوانی صاحب موضوع په حواله را سره خپل غږ شریک مننه ډاکټر صاحب تاسو د سکرین نشاته څومره مرګري دي هغه ټولو ته نیک هیلې احترامات لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ډاکټر صاحب امید لرم صحت په جامه کې به ان شاء الله. او ډاکټر صاحب په دې موضوع کې دا ورځ په ورځ نوي بیانونه راځي نو ساریان یو په ملک دلته یو قدرتي پتونه په دنیا کې نازلېدو والا دي. لکه څنګه چې تاسو ویل مخکې یو پوسټ ورکړی نو د سیمام د ورځ یو پوسټ وکوته چې پاکستان ته دغه د خطرې ګنټي ټنګېدل نه چې کم دغه دي د ساینسدانان دي نو هغوی دا خبره کوي چې په پاکستان کې د داسې حالاتو راتلل چې کوم دي نو دا د راتلو والا دي او نور داسې ډېرې خبرې دي. خانجي ته ټي وي لګېدلی نو ټي وي دې بند کړه او موبایل هم سایلنټ کړئ. جی او ډاکټر صاحب په دې حواله باندې د خانجي نه بوارو چې خانجي څه وایي. خانجي د هرکلی وی پروګرام کې. السلام علیکم خانجي خیر جوړ دی. یو خو موبایل خپل سیند کوي چې پروګرام ته راځي چې تاسو आवाज ما سایلنټ جی ډاکټر صاحب معذرت غواړم او ټي وي وړو لګول هغه می سلو کا می بند کو او موبایل سایلنټ قدرمن شي. مشوانی صاحب رسیدلې ټول ډاکټر صاحب ته مشوانی صاحب ته مبارک شه زګر سي غوړ ښکاری وره سعودي دا وبره باندې خراځي یاره به ورسي زبانی نو بس داسې د خانجي چې مسافري سره زکه غوړي چې دلته بای د تقریبا 2 میاشتې تیرې کړې او دلته شالوګانی او دغه موټر او ګوپی او دا شي او دلته بتلې مو دغه خبرو خو موږ له دا شونډې بیستې ټولې ته وګوره او دا بتلې کې په سبب خوړل پیپسي به په دې جمع کې ټس وسته یوري او ګرمي سي ته بناسي نو به سره بس سپینیږي او خوشاليږي مو مطلب دا ده نو دا چل د خانجي مو ته ولې نغ سپینیګو بای دلته لوګان دی او زمو ستا په سر دی مټر دی او ګوپی دی والله خو دی په ګوپی ته لوګان ما ډاکټر صاحب لوګان د جمع کې هیڅ سینم نه خرابېږي. لوګان موږ چرته خلی ګیس ته مړه ده لوګان زمونږ ګیس مې ته خراب زمونږ ګیس ته خو بندا لوګان موږ چرته خلی انډ چرته خلا مالدار شیدونه موږ چرته خلی ډاکټر صاحب څنګه کوته ورته ایمان ته وایم دا د خانجي چې سړی یو طرف ته د خپل وطن ته وګوري به د سیاستدانانو ته وګوري په خوده یقینو کې 1500 سیاستدانان دي په دې ټول پاکستان کې تاسو سوچ وکړئ کنه 1500 سیاستدانان دي او 24 کروڑ عوام دي 1500 سیاستدانان را ټینګ کړي دي یاره دا بلا ځامن دي ګوره ښه اسی سوچ وکړئ په دې خبره کنه چې 500 کسانو 24 کروڑ کسان هایجیک کړي دي. ډاکټر صاحب دا معنی منو دا زه په 2013 کې زمون خو قومي سملی نو زما د پیپل پارټي یو مرګره اسلام آباد کې د اسمبلی ته ورالم به پارلیمان راځي ته بوتلم الته چې ما ول ټول به خان دی او خوشحاليږي او به چې په خپل حکومت کې لاړم ترا مراد سید او دا ټول به دا تاسو د پیپل پارټي دا شازیا مریو دا ټول به غف شپ لګو هرګه ما تاسو به سملې کې یو بل مراد سید مالک راخ کو مالک تاسو به سملې کې یو بل راکاږي او دلته خان دي خندا کې دا مونږ ته چلله زه تاسو ته چې بالکل دا ټول دغه حتی دوکه دا عوام دي او پیمان چې صحیح کسب کې دغه خان صاحب دی او بنظیر دی الله او بخي او دا بټو صاحب څو کسان پاک خلک د خان صاحب ملغلری خبره بتاوري دي خان صاحب وایي چې ما وجني ختمه می فینش کوي می ډسمس کوي می
او دا ټاسک چې کوم دی د وزیرستان یو 2 کسانو ته حواله شوی دی. مرسته کړې دی خبرې سره دا ټیک وي. ډاکټر صاحب همیشه لپاره د پروګرام آغاز ابل تاسو پرون ما دا کوېسچن کو چې پرون تاسو 9 بجې ناسم به بارته وتم خیر هغه به تاسو وروسته وایي. ډاکټر صاحب اهم خبردار چې بنظیر چې الله وبخي هغه تم داسې معلومات ملاو شيو چې ته به نه ګرځي دا به نه راوځي او هغه به بار هغه څنګه لیډر وه داسې هر چاته دا یوازې وره خر د پرده چې زمونږ قوتونه داسې بعضې ملکونه دي هغه نه غواړي چې په پاکستان کې امن راشي. پاکستان کې دا وش دا لیډر ولې داسې پاپولر شو دا خو د پاکستان صحیح دغه ته ثبت وردی صحیح زګي ته بوزي. ډاکټر صاحب دا یې څو خبرې دي باقي من دا هغه چې خامخا خطر چې رچا نه وي بعضې نیم لکه سابقه وزیر اعظم دی ډاکټر صاحب بعضې نیم داسې ایجنسیانې دي چې هغې ته وایي اما تاسو ته پته ده هغه ما ته هم پته ده لکه بټو صاحب په آخر کې چې خبره نه منو ده چې دا خبره ومنه پانسۍ نه دغه کېږي هغه وایي نه منم. نو داسې یو څو خبرې ډاکټر صاحب چې هغه داسې خانجي زما په خبره تاسو نه رسئ. زما په خبره الله دې کي چې پښتانه زما په خبرو پوه شي. زه لګیا خبرې په پښتو کې کومه او زما 6 کاله وشو خو په دې 6 کالو کې ما ډېر کم خلک ولیده چې زما په خبرو پوه شو. صحیح دی. دا ډېر د افسوس مقام دی. خانجي د عمران خان د مرګ خبره زه نه کوم ګورئ زه د ټاسک خبره هم نه کوم. زه دام نه ویم چې عمران خان بد سړی دی. زه دام نه ویم چې عمران خان نه وجني. زه دام نه ویم چې عمران خان دې مړ شي. زه دام نه ویم چې عمران خان دې بیا وزیر اعظم شي. زه دام نه ویم چې عمران خان دې وزیر اعظم نشي. زه دا وایم چې عمران خان که ته بدنامې پښتون بدنامې وایي زما ټاسک یې چاله ورکړی وزیرستان له. وزیرستان څوک دی؟ پښتون دی. وایي که ورانې شروع شو په کوم ځای کې شروع دی؟ وایي په باجوړ کې شروع دی. بدنام پې څوک شي؟ پښتونو. وایي که حالات وران دي په کوم ځای کې دي؟ په سوات کې دي. بدنامیږي پې څوکو؟ پښتونو. که ته دا ټولې خبرې وګورم زه دا وایم چې عمران خان صاحب ډاکټر صاحب زه تا ته په ډیټیل اخرنۍ خبره کوم زه به هر څه پوهیم الحمدلله زه تا ته دا نه یم چې زه نه پوهېږم. زه تا ته وایم چې زمونږ پښتون ستا په انګریز په کتابونو کې لیک شوی دی چې پښتون خپله ابۍ هم خرڅوي. نعوذ بالله خبر نه وي په کار دا ولې وایي ستا پښتون پیسیالي نه وارو ډاکټر صاحب اخرنۍ خبره ته کومه ستا پښتون چې کم بدنامو پښتون ولې بدنام دی پیسو ته زړه نشي ټینګولی. یو خبر زما واره ډاکټر صاحب په دې شیخ ملتون کې ما کتلی وو په دې یوه ډبه غوړو بسې چې کومې حملې دووالې په موږ بسې به پنجاب والا بار ملکونو خلکو خاندله ډاکټر صاحب دا هر څه ما هم لیدلي خو بعضې نیم زه تا ته وایم چې اوس زما په سر چا پیسې اخیستي 3 کسان دي ما بسې راشي چې دا پیسې ما ته راکوي. وزیرستان کې د عمران خان اصل څه د وزیرستان دی مور د وزیرستانۍ د دې نه به ته خبر یې به نه یي هغه بل ناقټک نه کوي. ډاکټر صاحب په دې کې به خامخا څه یي چې د کور نه دې ورسره غل نه یي مل ورسره مل هغه غلا نشي کولی. خامخا داسې یو غټ لیډر داسې پوهه لیډر دا وینا او دا تهمت په چا نشي لګولی ډاکټر صاحبو. ټیک ده ملګرو که ملګري پروګرام ګورئ تاسو مهرباني وکړئ پروګرام مو سره شیر کړئ. موږ په دې حواله باندې خبرې اترې کوو. زه نن ثابتوم دوی ته چې غلطي کم ځای کې ده او خانجي دلی وکرام الله صاحب دلی نګاه حسین صاحب دلی بنن ما ملامته کوي او تاسو پروګرام شیر کړئ. که ملګري پروګرام ګورئ پلیز تاسو پروګرام شیر کړئ. لب خان شیرپاو صاحب یو خبره ډاکټر صاحب واوره اخرنۍ خبره چې دی عمران خان چې کم په دنیا کې
کمیس او پرتوک کې تللی دی د کمیس او پرتوک چې په ټولو په دوبه کې بې پابندي لګېدل وه په فرانس کې بې پابندي لګېدل وه واحد دا وزیر اعظم و چې په کمیس او پرتوک یوه تسبیح به ورسره وي د دې ټولو دنیا ته ښول وه چې دا کمیس او پرتوک په دې بسې به خلکو خاندل تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده کوم یو لیډر تللی په کمیس او پرتوک کې دا هم ورته یم وزیرستانی دی او هېڅ پښتون دی درته ویلی نه شم خانجي دا واوره خانجي دا یو خبره واوره که په خسړیتوب او په مسلمانۍ وي نو بیا د پاکستان د ټولو تبلیغیانو له ووټ ورکوي ځکه د هغوی نه ښه خلک هم نشته او دینداره خلک هم نشته او خسړیتوب هم پکې ډېر دی زه تا ته دا خبره کوم چې زما وطن چې کوم دی دا په تسپو باندې نه کېږي زما وطن په کمیس او په پرتوک نه راټینګېږي زما غربت په تسپو نه ختمیږي زما د وطن د غریب دا یونه چې کومه ده دا په کمیس او په پرتوک نه ودرېږي عمران خان دی اوس تاسو داسې خبره وکړه چې دا پروګرام لایو دی پرتوک او کمیس نه په لنګ کې دی تللی وی خو ماله دی د وطن له څه کړي وی زما دا وطن چې نن دا مهنګایي ده دا تیل ګران دی عمران خان کړی ډاکټر صاحب په 3 کالو کې کړی وی په دې یو کالو کې ولې نه کولی مبارک ته شخانجی 12 روپۍ نور چې کم دی بجلی یونټ ګرانی کی مبارک ته شه دا ستاسو د ګران شوی دی نوټیفیکیشن دا ګوره د څه چلې هغه نوټیفیکیشن شوی دی جی ګران شوی دی ته خو نسوار نه کړه ما چې څومره خیال د خاص یو ریدلی بده په متلو کې وای دا د خېش کو نسوار دی وای پروسته زور کوي دا خو به دا متل خبرې چرته ورېدلې کنه دا خبره وای د خېش کو نسوار پروسته زور کوي زمونږ حکومتونه چې کم دي کنه دا غي زور چې کم دی کال او 2 کال او 3 کال پس راوځي کنه ته ماته دا وای تاسو څومره اعلانات کړی دي نو اوس ته ماته دا وای چې ستا حکومت نه دی او اعلان تا په خپل حکومت کې کړی واغه کار کیږي او نوم پې د پی ټی آی ولي کیږي دغه شان چې کم دی خانجي محترمه تاسو کړي معاهدې دي هغه معاهدې چې کم دي هغه اوس مجبوري ده د پی ډی ایم چې پوره کړي اوس چې دغه معاهدې نه پوره کوي نو بیا په دوی باندې لکه اوس چې ورته وایي پرېښود دی کنه ډاکټر صاحب پرېښود دی ولې ورته حاجت و اته میاشتې به هم خدای درې کل وی ولې حاجت دا ټول امریکې سازش دی ای خانجي ګوره داسې شی دی داسې چل دی په قلاره کښېنه ګوره د امریکې دا ټکې تې وباسې هغه که ته ناسې په دې کرسۍ او که زه ناسې هغوی ته فرق نه کوي هیڅ فرق ورته نه کوي خو دې شی چې تاسو ځان په دې خبره پوه کوئ تاسو معاهدې چې کوم دي ګوره ټیک ټاک خبره ده هغه به اوس چې کوم دی په هغې باندې عمل درآمد کېږي امپلیمنټ کېږي به اوس ته ماته دا ووایه چې دوی دا کار نه کوي هغوی پې د مخکې نه چې کوم دی هغه پې وظیفه بندېږي د مخکې نه دا د هغې مجبوري ده خو زه دا یو خبره کوم چې خان صاحب ته وایم چې دا ډرامې پرېږدوه نورې ډرامې پرېږدوه پلانکې مې وژني او ډینګې مې وژني چې وژني دي چې مه کوه که نه کور کښېنه چې یېږې که نه یا په قلاره کښېنه بس تا اړو څوک وژني نه او چې ته مطلب دا دی سیاست کې حکومت کې بچایي کې نو بیا به دې خبرو ته پکې تنګ دی ګاړه چې چلی نو اکسیډنټ په پکې راځي اوس مسله دا ده خانجي خو نه هېرېږي ډاکټر صاحب هغه خو نه هېرېږي هېرېږي خو ځکه نه یارېږي خو ځکه نه دا خو دې منمه چې کله ما زمان پارک ته لاړ شي او 14 ګاډي پولیس ویني نو بیا کارکونانو ته وایي راوځئ وایي وړي مې هغه مینه ده یو کارکون ته هم نه دي ویلي مما دې څوک ثبوت کوي عمران خان ویلي مینه ده جي هغه د مینه ده خلکو خدای دې په دې مینه تندر واچوي چې خانجي غونته کې سړی د 1996 نه په پاکستان تحریک انصاف کې را روان دی وایي عمران خان زنده‌باد ووټ وله ورکوي قرضدار وله کوي خو چې کله حکومت راشي نو بیا ورته څه وایي خوښه مړه وایي ته پکې چا راوستی بیا پرې هغه پیغان منګان نه یادومه زه خپل لیډر یادوم هغه یو ایماندار سړی دی ډاکټر صاحب څنګه ته به کور کې ایماندار یې لیډر چې فیصله غلطه کوي زه په هغه لیډر څه کوم
هغه لیډر په فیصله د خدای تندر راواچي چې سړی ورته ووایي چې دا خبره دې غلطه ده، چې اوس نه خبر خو خیر دی چې خبرې ډاکټر صاحب ته ماته د یوې خبرې جواب راکړه. ډاکټر صاحب د یوې خبرې جواب راکړه. ستا په دې کور کې 15 زامن دي، یو پکې چرسي پوډري دی، هغه به ته ولې وجنې وې؟ نه ته به اوس څه کې؟ نه 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 خانجي، زه ستانه یو تپوس کوم چې یو په یو کور کې د یو سړي 15 بچي یو پکې نشئی یا پوډري یا چرسي، خو سړی د هغې علاج وکړي، خو چې سړی د پلار نه واله او د بچو پورې ټول پوډر او چرس کړي، نو د هغې څه به څه کې؟ د هغې دپاره به ایمان مضبوطه او عمران خان به شان به ناره وهي یا کانا به دولې کانا ستایي. دا ایمان د خدای ستا مضبوط کړي، هغه خو چې کم راوستي هغه ټول چرسیان دي، هغه ټول پوډریان دي، موږ به کم کم ځګې راش د هغوی. ته ماته دا ووایه، هغه ټیک ته ده، ماته دا ووایه ستا د کم هغه دې منمه. یوازې به عمران خان دا عمل صحیح کوي، بېنظیره به یې صحیح کوي. دا مولانا فضل الرحمن دا پی ډي ایم والی ولې اوس نه صحیح کوي؟ مولانا فضل الرحمن رحمت الله علیه چې کوم دی هغه به دله تشې دعاګانې کوي، دغه هم پورې دي ظالمانو. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو خو په علماو پسې راغستې ده. دعاګانې چې په شوکت خان هم کې عمران خان ته خلک څومره کوي دې ملک ته، هغه ته ویلی نه شي. د مولانا فضل الرحمن به څه ته وایي؟ دقه چل دی که نه. ګوره زه دغه خبره چې کومه ده، دغه خبره چې کومه کې د شوکت خانم ده، نو زه د دغې په جواب کې ویمه، واوره جي، د دغې په جواب کې زه ویمه چې الله تعالی دې عمران خان له دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي، الله تعالی دې وله جنتونه ورکړي، واوره الله تعالی دې وله ډېر عمر د خوشحالو ورکړي، الله تعالی دې نور توفیق هم ورکړي. خو اوس مقصد دا دی چې ته زما کره میلمه شوې او ما تاله ښه ښایسته پولاو او د ګډ غوښه پکې ځان له او د چرګ پکې ځان له او د چیلي پکې ځان له او د پاسې مې په بیا د چرګانو غول خودي دي، نو هغه پیدا کوي پولاو به زما خوند وکړي؟ نه، نو دغه شی دی که نه. جي ایوب خان شرپاو صاحب ملګرو دا پروګرام ورسره شیر کوي، پروګرام ورسره شیر کوي. نن د پی ټي آی وال نه تپوسونه کوو. موضوع دې اورېدلې د ایوب خان صاحب؟ سلامونه کوم سواتی صاحب تا مو اکرام الله صاحب په خیر رسیدلې دی، هغه ته مو بیا خانجي ته مو زاهد هم ناست دی. سواتی صاحب زه چې نن زه صرف ستا خبرې اورم او ما ورته غوږ ایښودلي، والله چې نن داسې په حق راغلی که نه چې دې ټیم کې دله ایوارډ درکړم، ایوارډ. بهر حال ته د ایوارډ داسې هم قابلې. خامشران یو متل کوي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي، نو زمونږ عمر اوس دغه ځای ته رسېدلی دی که نه. عمر چې زیاتېږي نو بیا سړی لږ داسې په بله باندې ځي. خانجي پکې کمیس او پرتوک ته لاړه او دا ده چې اوس پکې خبره کومه د عمران خان صاحب دسخط باندې د IMF قرضه ختمېږي، یو څو دسخط یې په کار دی غله چې دا یو څو دسخط یې وکړي چې د IMF دا قرضه پرې ختمه شي. سواتی صاحب خو موږ وګورو نو په دې کراچۍ کې مدرسې شته، په دې پنجاب کې د دې پښتونخوا نه زیاتې مدرسې دي، خو دلته کې زمونږ د پښتونخوا مدرسه چې کومه ده دا یې خلکو ته په دغه نظر باندې ښکاري چې دی کې داسې خلک دي لکه دا مدرسې خولته هم دي، دا طالبان خولته هم زده کړه کوي، دلته هم زده کړه کوي. خو زمونږ د پښتنو دغه خبره ده دې پیرې چې عزت ورکړلی د عمران خان له نو پښتنو ورله ورکړی دی، نه وله پنجابي ورکړی داسې عزت او نه وله سندي ورکړی دی او نه وله بلوچي ورکړی دی، صرف پښتون چې کوم دی دغه وزیر اعظم ته رسولی دی. او په دغه وفاقي اسمبلی کې د پښتنو نه زیات امینهګان نو بدقسمتۍ نه یو مرسید چې کوم دی نو دغه یو وزارت ورکړه او د نور اقلیت د نورو کې نو چې یاره دوی له وزارت ورکړو. دا اوس د جیلونو دا خبره راځي، هغه صاحب هلته کې نن ناست دی، نن هم د توشخانې د کیس نه چې کوم دی پټ شو عدالت ته رانغی، وکیل چې کوم دی هلته کې بحث کو ویاره هغه چې کوم دی نو صحت یې ناسازه دی، نو د هغه بل وکیل ورته وویل بل چې سټیج ته ختي شي او دلته کې نشي راتلی راځي چې د دې فیصلې څخه خل روباسو. دلته کې د جیل خبره کېږي، کارکنانو روز او رضاکاران کارکنان چې کوم دي هغه د روز او بس هغه د جیلونو ته تیاری کوي. نو پکار دا ده چې خپل لاول رامخې ته شي. دا شیخ رشید یو خبره کوي ویره دا خو ما د عمران خان خبره چې کومه زرداری پسې لیکلې وه، دا عمران خان یو منټ خبرو کې چې دا زما خبره کوي نن به د هغه ضمانت هم شي، هغه هلته په ځای پاتې شو، شهباز ګل هم په ځای پاتې شو
او دا بل فواد چودھری چې کوم دی خو د جړلی نو نو دیم په ځای پاتې و دغه اوښکو چې کوم دی د عمران خان صاحب پړه کې لږ ترس را پیدا کړو نه ملاقات هم ورسره وشو دا ټول یو خوا بل خوا ته اوس راځي وزیرستان لکه ملک په کوم حالاتو کې او تا سره صرف د دې ده چې هغه مې ویلو دا مې ویلو څلور هلته کې دي او درې دلته کې دي هلته کې زرداري پکې دا دی زرداري ورته وایي چې ثبوت شته دی نن هغه دی کوټ ته پې لاړه دلته کې د هغه په ټس کې چې کوم دی دا د شیخ رشید هغه مو جړله د دوه ورځې جیل وکړو دوی جاړي او بیا مریم نواز چې کومه خبره کوي مریم نواز هغه دا خبره کوي چې زه په کم سیل کې بند کړو ما نو ماته د پیشاب چې کم ځای و ماته چې د خوراک کم ځای و ماته د ناستې څومره ځای و دوی ته خو دونه لاړ لګي ښه پروټوکول ورکړی شوی دی ګلونه به خرولي انې باغه دفتر بکانو نو وشتله مریم نوازو دا تاسو څه وایي خدای بندګانو حق ته خو حق وایي کنه او د دوی کیسونه د ثبوتونو سره دي او هغه چې کوم د انتقامي کاروي وه دوی وایي نن انتقامي کاروي کېږي لکه توشخانې نه غټه پټه غلا کړې ده د 34 ملکونو پیسې یې خوړلې دي د شوکت خانم په نوم باندې شوکت خانم کې چې دوا کېږي نو نواز شریف ته به سر کې دوا کېږي 50 کروڑ روپۍ وله ورکړي دي خو په پښتونخوا کې کېږي نو خیدروتي ته به دوا کېږي خیدروتي وله ځمکه ورکړې ده دلته چې کوم دی بیا شوکت خانم کړي ښه سوشل ورکر دی ښه سوشل ورکر دی ښه کرکټي دی خو ښه سیاستدان نه دی دی اوس راغلی دی هلته کې زمان پارک کې پټ شوي دي او دلته کارخانې چې کوم دی هماغې ته راوستې دي هغه مې وژني او دا مې وژني هلته بل په کوم ځای کې دی بل دې کوم ځای ته رسو کومې معاهدې چې دې کړي د IMF سره دا ملک بېګار دې ته ملک دې تباه و برباد کړه او تا هغه ولي او دا ولي په دې باندې ته د خلکو خمدردي اخلي د روزه لکه د نر پښتانه د سره ولاړ دي روزه مونږ تر د مخکې یو نن یې راله خپل حصه راکړه په څلور کاله کې زما صوبې چې کوم وسایل تا سره کېدل په کار و چې دا پښتانه خو یې په خپلو خپو درولي چې ما له خو خپل وسایل راکړو که نه نو نن یې راله خپل وسایل راکړل او بیا هم دا پښتون قام وایي ما مه شمېره ورګډې ما خیران مې دوی ته په کمیس او پرتوک کې دوبۍ ته تللی دی تسپې په لاس کې ګرځوي سپینه ټوپۍ په سره مانځونه چې کوم دی نو نیت په پښتو کې تړي عجیبه خبرې مغې ته راځي او دستخط دی چې کوم دی هغه په یو روپۍ باندې راغی او دستخط خرڅېږي روزه عملي زده کار دی عملي کار د عملي کار سره تګ به کار دی بیا مشورې ایمان مضبوط که ایمان مضبوط که پټ را لاړې او خانجي دی نو خانجي مضبوط که ایمان ویما علیم خانا روپۍ رامنځته ثبوت کې او د عمران خان ایمان مضبوط دی عمران خان ایمان مضبوط دی د مولانا فضل الرحمن د 100 کاله مخکې ایمان مضبوط دی دا څنګه ایمان دی خانجي دا څنګه ایمان دی ارے دا څنګه ایمان دی پښتانه مې وجني تاسو پښتنو ته واله دی سوې په دې حواله باندې جی ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ټول مرګرو ته هغه مشوانی صاحب ورسېده مبارک شه نو ډاکټر صاحب هغه چې دا خبره کړې دا هغه ثبوت دی هغه څه د خپلې خبرې نه کوي هغه څه ثبوت دی څه ثبوت دی هغه ویلي دي کنه چې ما عدالت ته بوزه عدالت ته بوزه چې ما الزام پچاله ګولې ده هغه د ما عدالت ته بوزي نه بل خبره نه بوزي کنه هغه ویلي دي کنه او بل خبره ډاکټر صاحب دا وایم چې پرون چې کم دی هغه کیپټن صفدر چې کم دی هغه ویلي دي چې یو ښځه د سملاسه لپاره نکاح نه دی پکاره وایي ما سره ټول علما چې کم دی راشي ما سره دغه وکړي ما ته دې ووایي بغیر د نکاح نه ته سملاستې شي ښځو سره نو دا عالم دین چې کم دی دا فضل الرحمن دی خو خولې نه ما نه وویل دا پرون دا خبره هم شوې ده مقدم خان دا خبره کړې ده او دا چې کوم ناست دي ته ما جمعیت علماء اسلام والا دغه حواله باندې با
په دغه نه نه حواله ډاکټر به صاحب دا پروګرام راوړو. اسلام نه اسلام یو منټ. تاسو تاسو وایي چې دی پسې ودرېږي او دی چې کوم دی موږ له اسلام باندې خبر راځي نو د دې او خله کې چې کوم دی بیا ټیپونه لګېدلي بیا دې چې دا عمران خان کړیو که نه نن به تاسو دا پروګرام په هغه باندې به او تاسو چې کوم دی دنیا باندې دا بدنام کړی به عمران خان چې دا صحیح وي ملګرو تاسو ور سره پروګرام شیر کوي کم ملګری هغه دا پوری خانجي هغه دا مهرباني ویلي وکړئ تاسو پروګرام شیر کوي او زه د دې ملګرو سره په دې حواله باندې خبرې کوم نګا حسین صاحب د کیپټن صفدر صاحب خبره چې کومه ده په هغه باندې به موږ خبرې کوو په هغه به بیان راوړو پروګرام به پکو خو ته ما دا وایي چې عمران خان صاحب دا کومه خبره کوي چې د وزیرستان دوه کسان دی هغه ما وجني او هغه ته د چا په وینا باندې دا ټاسک ملاو شوی دا هغه د پته ده هغه نوم هغه سره پښتنو بدنامي ده هغه نوم هغه سره ټول پښتانه نه دي چې چا نوم هغه سره نو هغه نوم هغه سره کم یو قبیله او کم خلکو دا پروګرام کړی دی هغه ته ټول هر څه پته ده هغه نوم هغه سره دا ټول بلوچستان والا نوم نه دی هغه سره وزیرستان والا بلوچستان والا نه هغه ټول نوم نه دی هغه سره هغه د هغه کسانو نوم هغه سره کم خاندان نه تعلق لري او کم قبیله والا نګا حسین صاحب هغه نوم هغه سره نګا حسین صاحب کم دی کنه سو کوچ نه کنه نګا حسین صاحب څوک چې څوک کوچ نه هغه عمران خان یو خبره وکي نمبر 2 دین اسلام نه نمبر 2 څوک چې څوک کوچ نه هغه ته نه وځي ته وځنم بل چې تا د خپل غل معلوم دی نو تاسو خو په لکاو په کروڑو خلک د سره دي خپل مطلب دا د مقابله وکړه تر دوه تنو مقابله نشي کولای بیا لکه ډاکټر صاحب کم دی بدنامه ډاکټر صاحب سلور ته لګیدل تاسو حساب نه واړی سلور ته لګیدل سلور ته او پیار مینه کیږي د پاکستان نه مړه کنه بنظیر چې دی بنظیر چې ویډیو چې دا ما مړ کوي نو تاسو هغه کسان ولې نه وټو داسې چلې دا د خدای ورکړه ده چاله ژوند اخلي چاله ژوند ورکوي او زه دا یو خبره کوم چې داسې ډېر خلک چې کم دي هغه د دې وطن دپاره ولګي دا اوس څلور ډزه لګېدلي ته راشه زما دا پوجیان وګوره خپې پسې نشتې د 100,000 روپو تنخواداري خو د دې وطن سره مینې په دې وطن باندې ځان قرباني خپې پسې نه یې هغه کې غمره بالکل هغه چا یاد نه کړه د چا لاسونه نشته څوک ګوډیان دي څوک شلیان دي د چا ښځې کونډې شوي دي د چا مړه په کم حالاتو کې تاسو به یې نه کنه هغه خو چا یاد نه کړه نن موضوع چې کم دی کنه هغه بکار اوس کیپټن صفدر باندې په مذهب باندې تاسو مذهب رسته کا عمران خان نه دا موضوع وروړه په دې خبرو کا نن خیر دی نګا حسین صاحب سبا هغه موضوع وروړي نن په دې موضوع خبرو کا سبا هغه خبرو کو پاغي باندې اولې مدینه ریاست اواز چې کوم دا په پی ټی آی ولم کو پکارو چې نه په دې باندې لنګ مارچ کړی په دې باندې یو غټه درنه ور کړی وي او په دې باندې د پاکستان د پی ټی آی ولا روتو د خپل مفاد لپاره رودي او کیپټن صفدر په خبر باندې خاموش دي دا ټیکه به صرف په رحمان غسته ده پکار د چې دوی په لګروزي او خپل احتجاج کوي کنه او په سوشل میډیا باندې پوسټ راغلی دا خبره کم ځای کې شوې ده منګم لا لیدل نه چې په کم ځای کې شوې ده کم ځای کې ما دا خپل بنده کا مخکې واوره ډرامې شروع کړې تقریر ما سره ویډیو شته په پارتو کو کمیز کې دوه بیت ترې ورتنی ته په کمیز کې دي او تسبیح هم پلاس هدایت تا او دې ډېر په سپینه ټوبه کې چې کوم نو برتانی یورپ ته دي تاسو د تاسو شخصیت دي چې عمران خان مقابله وکړي دا شپې تو شي حکومت داري علي خان باون کمرې پی ټی آی ولا قبضه کړی اقلیمنت باون کمرې قبضه کړی دي
وي تاسو تیمم کوباسئ دا رامې نه دي د مدني چې کوم دي هغوی هغې کمرې قبضه کړي دي دا کومه ډرامې م راوستې د سراج الله خبره ده سراج الله خبره یو بریک دی او 14 ډریوران دي 14 خبر راغلی ده یو بریک دی یو بریک دی یو هغه تاسو نه الف خان یو بریک دی او یو ګاډی د پاکستان چلوي سلور 14 ډریوران یې خدای مرګ نمبر کم کې ته ورساو نمبر کم کې ته ورساو یو منټ خانجي نګ حسین صاحب یو منټ د نور مرګ ورکو بیا په دې حواله تاسو سره خبرې کوم ملګرو پروګرام مو سره شیر کړئ نن پروګرام چې کم دی په دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده په دې حواله باندې به خبرې کوم ملګري تکنه ملګري نن ناست دي خو پروګرام مو سره شیر کړئ داسې د په هغې باندې ما موضوع ځکه نه راوړه چې د هغې زما سره ثبوت نه او زه هغه خبر په دې سکرین باندې کوم چې د هغې زما سره دا ویډیو ما پورا کتلی یو لږ وضاحت یو منټ زاهد خان صاحب ستاسو نمبر دی یو منټ زه د کیپټن صفدر صاحب بیان ځکه دغه نوم نشم اخیستی چې ما سره پوره ثبوت نشته دا سوشل میډیا خبرې دي یو بل پسې دا خبرې اترې کیږي نه هغه تقریر کړی دی یاره پرون څنګه بیان ورکړی دی د عمران خان چې پرون کوم پیروي باندې بیان چلیدلی سواتي صاحب چې دا خو به دماکي کېږي راکېږي دوباره دماکي لازم دا د پښتانه به نه یادوي پرون چې کوم بیان ورکړی به ګڼې حسین صاحب په دې خبرو کې عمران خان صاحب پرون وایي چې دماکي نه کېږي نو زه به هرې دماکي له تپوس لازم دا کومه خبره ده دا نه یاروی دا مشر دی دا مشر دی الف خان دا مشر دی زه نه ګورم ایروای دا مشر تی زه نه ګورم الف خان یاره کله ویلې چې دما کېږي دونه روانه خبرې کړې ده که نه به دا خو به روزانه دما کېږي او زه به یې تپوسونه کوم نه ما ثبوت زما ایروای ډاکټر صاحب ویډیو لګم هغه وایي چې ما سره مناظره وکړه هغه وایي ټول عالم دین چې کم دي ما سره مناظره وکړه په دې باندې وایي زه ول کلاک لاړم صرف باچا وزیر ولا کافی دی باچا وزیر هغه پرون پاره شو نور علماء پرېږده یو باچا وزیر سره په دین خبرو کې تاسو جمعه او مالا د ټیم ولا چې زه سره په دین خبرو کوم بس جی زاهد خان صاحب ډاکټر صاحب تاسو دوه تاسو ورسته کوم الف خان دوه السلام علیکم زاهد خان نمبر چې دا خبرې وکړي ډاکټر صاحب زبا ناګه حسین صاحب زمونږ یو مسر ده او په حیثیت زمونږ عمر هم سیواره زمونږ به تجربه هم سیوای موږ قدر کوو عزت هم کوو او کم از کم هر ویډیو مګوره هر ویډیو ګوره کو دغه ویډیو را سره یقین کوي چې دغه ویډیو صحیح نه بالکل در سره ونم چې دا ویډیو سره خو به الته هغه عمران خان یاد کړی دونه خو ته پوره دغه کوي کنه هغه ویل چې عمران خان کوم کار کړی او به روسا واپس نکاح تازه کړه ول د څنګه نکاح نه بغیر مخه څنګه را کار کلمات به څوک ثابت کی دا پورا ویډیو ګوره دا ډیره ویډیو را تاسو ګوره کم از کم اول ویډیو ګوره بیا هغه نه روسه خبرې کوي هغه دا ویډیو رات عمران خان کله دغه خبره وکړه چې یاره ما دا نکاح کړی و هغه کې بیا خپل مدت یا خپل هغه نو پورا بیا هغه مولا بوتله دوباره بیا نکاح وکړه ول د دې نکاح نه مخکې دا څنګه قصه شوی دا ګوره نه غوښتل چې پورا ویډیو ګوره هغه سره متر بدنامي ده پکې ته به ما ویډیو راوړې دا ویډیو وګوره ډاکټر صاحب من سبا پورا پروګرام مو کوي به ومنم حقیقت را ویډیو کا سنده کو نه دا ویډیو را خو دې ته کلیپ راغت سره او قوم ته څوک قوم په دې خو لکه ځان استاد عمران خان د ذاتيات څه کار دی ذاتی ژوندۍ څه د عمران خان او د بنظیرو نو موضوع جما سم دي څه پراتیک زبم دا خو شاول خو به بدلایو کیاره زما مطلب ذاتی ژوندۍ د عمران خان څه نو تاسو دا ویډیو به ول راوړه هغه خبره کوي تاسو دې بنظیر څه نه لیکلي په هلیکاپټر کې تصویرونه ولا راځي زم نه پیژنم خان جی تاسو له ګورا دا ما هغه په ذاتي خبره نه ګور دا مو نو دا تاسو را پروګرام ولې دغه کوي دا به تاسو خو خبره کوي چې پروګرام ته راوړه هم هغه دغه خبره ده خو تاسو پورا کلیپ وکړو دا ورته پته ولګي دا پروګرام دا خبره څنګه نه کلیپ ډاکټر صاحب چې کوم موضوع کوي باقي باندې خبره وکړي موضوع له راشي ډاکټر صاحب بخنه
غواړو دا کوم کې دا ځنې ملګري ځنې خبرې کول نه په کار خو دوی موږ مجبوره کړو چې به حقایق ښکاره کړو بیا چې کله موږ حقایق ښکاره کړو تاسو به ذاتیاتو پسې ځئ نو بیا دغه خبر بیا به خامخا دغه خبرو ته موږ راځو راپسې موضوع ده موږ دومره ووایو ډاکټر صاحب چې پښتون نوم په هر ځای کې بدنامولو کوشش روان دی او دغه کوم چې پښتانه ووټ ورکړی هم هغه دغه کوي ووټ په پښتون بیا خاص په وزیرستان باندې یو درانه پښتانه دي هغې باندې دغه الزام لګوي الله دې نه کړي دغه واقعیت د بل طرف هم راله هم دا وزیرستاني به بدنامېږي په دنیا انټرنیشنل میډیا به چلېږي او دا وزیرستاني هغه وجه دا ده چې هغه نوم د وزیرستان نه اخیستی کړو دا پېښه ورته هر ځای نه راله خو پښتون به بیا بدنامېږي نو موږ دا وایو چې بدماسان چې کوم دي هغه پښتانه نه دي هغه به په کراچۍ کې لوی لوی بدماسان دي هغه یاد کړي وي په سند کې لوی لوی بدماسان دي هغه یاد کړي وي چې خلک پښتانه اغوا کړي او د ټوپک او د راکوټو په زور ورته نیولي د هغه نه څوک بیا تپوس نشي کولی هغه یاد کړه په یو غټ کوم ام کي ام دی زه ورته وایم چې ام کي ام یو سیاسي پارټي هم ده خو یو بدماسان یو ټولګی هم دی چې بالکل د هر ځای خپل یو راز دی هغو د بدماسۍ د بتې بیا به دغه خلک یاد کړي وي بده قسمته تاسو هغه خلک یادوئ چې غریب مظلوم ولس ټول عمر خپل مزدوري خپل دغه روزګار کوي خپل بهر ملکونو ته ځي خپل دغه کوي هغه من تاسو لګای تنقیدونه کوي دنیا ته بدناموي هغه خلک ول نه یادوي چې غټ غټ بدماسان دي په کراچۍ کې په سند کې غټ غټ بدماسان دي په پنجاب کې غټ غټ بدماسان دي هغه نه یادوي غریب پښتون یادوي چې د دوه ټیمه روټۍ لپاره غریب دنیا په در ګرځي او خپل دغه کوي ډاکټر صاحب د دې چې څونه بیانات دي په دې کې بیا حقیقت نه دی د امریکای دغه یاد کو تیاره په دې باندې زما طرفه حکومت خاتمه به د امریکای نه خبر راتله اخر د پنجاب موجوده کوم وزیرالات هغه باندې خبر رااله دام پکې مولوي شو نواز شریف هم پکې مولوي شو زرداری هم پکې مولوي شو امریکا هم پکې مولوي شو دا یو څه غټ د ټیپو سلطان راغلی چې دومره غټه بالا وه چې دې کې ملکونه ورسره دغه شو ټوله دنیا ورسره یو سو دای د وزارت نه لرې کو ډاکټر صاحب دا صرف ډرامه بازۍ ډرامې کوي په دې کې په دې قوم نور نه دوکه کېږي دا د خپله خبره د خپله خوله به اختیار کې نه ده د سړي خپله خوله به اختیار کې نه د هغه نه به ته څه ګیله وکړې خپله خولې نن یو څه وایي سبا بل څه دا سوچ نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي د هغه ته خبرې ته وګوره هغه ته وګوره ته نن یوه خبره وکړي په هغه خپله خبره نه سبا به یو ټرن والي بیا له یو ټرن لا هغه هم شروع کړي په یو ټرن کې دا په یو ټرن کې هغه د سړي په خپل خوله باندې یقین نه یو په خپله خوله باندې دغه نه د بل نه څه ګیله وکړي دغه خبرې خو پښتانه د نه بدناموي په پښتون په نوم باندې ټول عمر دغه هر سړی ځان ساتي هر سړی به ځان دغه کوي دې مو د پښتون باندې کو سبا بل طرف نه دا کار هم دغه وزیرستاني به یادېږي دغه پښتانه به یادېږي انټرنیشنل میډیا باندې چلېږي او نور هم بدنامېږي نو خدارت بله صدا وګوري په دې ملک غاړ غاړ بدماسان دي هغه یاد کړي د غریب پښتون د ولس بدنامي د نور نه کوي مننه ټیک د زید خان صاحب ملګرو زید خان صاحب خبرې ته په کم نظر ګورئ د خبرې سره څومره مرسته کوئ د لپاره یو کمنټ وکړئ جی محمود جان صاحب خپل غږ شریک کا موضوع به تاسو اورېدلې عمران خان صاحب ډېر یو لویه دعوه کړې ده دغه ته په کم نظر باندې ګوري ملګرو تاسو پروګرام شیر کړئ زموږ سره نور ملګري هم راځي په دې حواله باندې بنن خبرې کوو ډېره غټه نیوکه کړې ده عمران خان صاحب جی محمود جان صاحب څه وایي په دې حواله ډېره مننه سواتی صاحب په سټوډیو کې موجود ټولو ملګرو ته سلامونه ډاکټر صاحب په یو داسې هیواد کې اوسو چې هلته الزام ولګوه هلته یو خبره وکړه هلته د صفۍ والا څوک هم نشته چې د چا له خولې نه څه وځي بس ټیک ده هغې باندې بیا نه څوک اکشن هلي او نه څوک هغه رښتیاو ته رسوي د دې نه وړاندې په سبزرداري باندې یو دغه الزام ولګېده او د هغې جواز او ثبوت د هغې دپاره هغه له وخت ورکړئ اسمبلی ته د بوتلو خبره یې پکې وکړه عدالت ته چې عدالت ته راشه بس دا داسې ملک دی ډاکټر صاحب ثبوته وړاندې به تاسو ته یاد وي چې یو زلزلې افواه خوره شوې وه چې خلکو وی بېګاله به زلزله راځي هېڅ چا هېڅ معلومات تک او د سعودي نه هم کلي ته ټېلیفونونه کېدل او د کلي نه سعودي ته ټېلیفون کېده او متحده عرب امارات ته ټېلیفونونه کېدل زنانه او نارینه ټول بهر لارو ته راوتې وي او په لارو کې دعاګانې او هغه کولې او سهار چې پکې و نو سهار خلکو وی چې دا خو دروغو کلي روان کړي او چې رښتیا راځي زما په خیال باندې زموږ هیواد داسې دی چې په دغه کې که تاسو هر الزام لګوئ هره خبره کوئ د دې د صفۍ والا څوک دي پکار دا ده چې د دې د صفۍ کسان وي چې هغه بیا دغه یو منطقي انجام ته یو خبره رسوي ګینې دا به تر کومه پورې کېږي نیکه حسین صاحب یو خبره وکړه چې اف آی آر نه کېږي اف آی آر د چا په حکومت کې نه کېده خو د دوی په حکومت کې نه کېده هم دوی په خپله باندې
په پنجاب کې د دوی دور هلته هغوی اف آی آر نه کېده. نو په داسې د نړۍ په داسې هیواد کې استوګنې وو چې هلته د الزام د ثابتولو دپاره نه ستا نه څوک تپوس کوي او نه ته دوی ته باونډ دی چې ته د خپل الزام دوباره ثابت کړي. د زاهد حسین صاحب خبره بالکل ټیک ده. دغه د ویډیو خبره به هم پکې لږ شانتې ذکر وکړم. دوی چې کومه خبره وکړه بالکل صحیح یې وکړه. دغه ویډیو چې دا زه خپله ویډیو ایډیټر یم، په دې څیزونو باندې پوهېږم چې کوم ځای نه کوم څیز کټ کول دي او کوم ځای نه کوم ځای راغشتل دي. که دغه بالکل حقیقت او واقعي دغسې وه چې صفدر دا خبره کړې وه، نو بیا به نن دا نیوز چینلو دغه په سر راغشتې و، بیا به د پی ټي آی دغه ورکرانو او دغه کم ترجمانان هغوی به یو غوبل په سر راغشتې و. خو دغه ایډیټینګ دی او ایډیټینګ داسې انداز باندې شوی دی چې هغه ظاهره شوې ده چې کیپټن صفدر هم دغه خبره کړې ده، حالانکې دغه خبره نشته. نو سواتي صاحب زه به صرف ده ووایم چې په کار دا ده چې پاکستاني ټول قوم د یو څیز تحقیق نه کړی، د تحقیق نه بالاتر چې یو خبره وي په هغې خبره دی نه عمل کوي او نه د هغې خبرې ته په داسې نظر ګوري. او زما به د دغه هغه لاړ شي عدالت ته، چاته ته ووایي چې عدالت ته لاړ شي چې دا خبره غلطه ده. نو نه تاسو زما خبره خیر دی لکه شانتې وری نګا حسین صاحب، هغه عدالت ته ځکه نه ځي چې دا د سوشل میډیا ویډیو چې کم دي هغه 100% دي او ستاسو ویډیو چې کم دي هغه کټي. شاباش. زما خبرې ته خیر دی لږ شانتې غوږ کېږئ. ګوره دا خبره چې کومه په مین سټریم میډیا وه یا د پی ټي آی د ترجمان د خولې نه دا خبره وتې وه یا د پی ټي آی غټو لیډرشپ دغه خبره کوله، نو هغه به عدالت ته هم تللی و. خو که فرض که دا خبره صرف د سوشل میډیا تر حده وي، نو په سوشل میډیا باندې څه نه چلیږي. چاته د سپي سر ورپسرئ، چاته د خر سر ورپسرئ، چېرته څوک چا کپړي وباسي. په سوشل میډیا خو ډېر بېلګامه خلک پراته دي او د دغه بېلګامو خلکو خلاف که ته عدالتونو ته ځې، نو زما په خیال کې عدالتونو نه دا نور کیسونه ټوټل ختم کړي او بیا به صرف دغه یو کیسونه به پکې چلیږي. خو دغه ویډیو کې حقیقت ځکه نشته چې مین سټریم میډیا باندې د دغه ذکر قدرې نشته او د کوم د پی ټي آی لیډرشپ چې دی هغه هم په دغه باندې خاموش پاتې شوی دی. حالانکې که د مسلم لیگ نواز یا د پی ډي ایم د یو قسم غلطي ښکاره وه او په دغه کې حقیقت و، نو بیا زه نه ګڼم چې هغه به د پاکستان تحریک انصاف ترجمانانو د هغوی مینیګانو د هغوی هغه مرکزي لیډرشپ چې کوم دی هغوی به په دې باندې خاموش پاتې وو. خو دا خو د سوشل میډیا یو جنګ شروع دی، ایډیټینګ شوی دی او هغه ایډیټینګ کې هغه خبرې راخښتې شوي دي کومې خبرې چې د هغوی خلاف تلي. که فرض کا دا پرشتیو نو دا به ستاسو زاهد بل شانتې وي، زاهد بل شانتې وي او ته بل شانتې وي. هغه وایي هغه عمران خان په خبرې کوي، هغه زاهد وایي چې هغه عمران خان خبرې کوي. ګوره هغه زاهد تاسو زما خبره وره د زاهد خان خبرې سره زه به اتفاق دی، خو هغې ته په هغې څیز باندې تاسو غوسه شوې او ورته وي چې دغه موضوع ته مه ځئ. نو چې کله هغه ټیک طرف ته لاړو نو بیا تاسو د هغې نه منې کوو. نو ما دا سوچ وکړو چې اوس به ما ته غوسه کېږي، راشه دا خبره لږ په نارمل انداز باندې وکړه چې دغه ویډیو داسې نه ده، دغه کټینګ شوی دی او دغه کټینګ چې کوم دی هغه صرف د دوی د بدنامولو دپاره روتې دی. بل تاسو په دې خبره ولې سوچ نه کوئ چې ایروایي بولو دغه دوه چینلې خو چې کومې دي هغه خو تاسو خبره وورئ. که فرض کا داسې څه وو نو که تاسو یې ګورئ او که نه ګورئ هغوی خو خپله خبره به پیش کوي که نه او کوي به یې که نه، نو بیا به دا خبره د هغوی نه پاتې شوې وه. دا خبره به هغوی په بریکینګ نیوز باندې په هره ګینټه پس چلوله ځکه چې دونه لویه خبره ده. نو خیر دی لږ شانې په دې خبرو باندې سوچ کوو چې زمونږ سوشل میډیا دې وخت کې بې لګامو خلکو په لاس کې ده. سواتي صاحب د دې خبرې ګواه دی. پرونو کابل وځو زمونږ یو پروګرام په کشمیر باندې وو، یو کس ولی نه راته. زمونږ دغه جنګ جګړې او دا سیاسي بحث دې ته ټول خلک خوشحالېږي. بله موږ په دغې باندې خبره هم وکړه چې په دغې باندې داود شاه راولئ، سونیا شاه راولئ، نو دا خلک به دا پروګرام ګوري. نو زمونږ سوشل میډیا خو داسې خلکو ته پاتې شوې ده چې هغه به ما ته هم کنزل کوي، تا ته هم کنزل کوي، بل ته هم کنزل کوي، بل ته هم کنزل کوي او که چېرته صحیح خبره راشي په هغې ستا ستاینه نه کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې ټولو خلکو له پکار دي چې هغه تصدیق د یو خبرې کوي، د هغې نه پس یو څیز شیر کوي
او ریسپانسیبিলিټي پکار ده چې زمونږ کې دا خبره وي چې د یو خبره کومه چې د هغې ما سره یو ټوس جواز او ثبوت موجود وي. که فرض که ما سره ټوس جواز او ثبوت نی موجوده نو بیا زمونږ عدلیې له پکار دي چې هغه که د هر ګوند دی هر سیاسي پارټۍ سره هغه تعلق ساتي چې د هغه خلاف ایکشن واخلي. او زمونږ د عدلیې مسله دا ده چې زمونږ کیسونه اکثر دونه اوږده شي چې ډیر کسان پکې د دنیا نه لاړ شي او د هغوی فیصله وشي. نو پکار دا ده چې بیا د داسې کیسونو فیصله ډیر زر مخې ته راځي چې آینده څوک د دې خبرې جرأت نه کوي. ډاکټر صاحب وخت ما ډیر واغشته نور ملګرو له موقع ورکړي. ٹھیک ده بس پسې الله صاحب له موقع ورکما ستا محمود جان صاحب اکثر موقع کمي ما نن ځان نانګار کړم چې ته دا خبر ډیر وکړي چې بیا تم ګیلمن نه ملګرو پروګرام مو سره شیر کوي ملګری ناستي زموږ مقصد چا دل ازاری نه ده خو د نننی پروګرام سره د ډیرو خلکو دل ازاری شوی ده. بهر حال نیګوسین سمانه ګیلو وکړه چې تا باندې په کیپټن صفدر باندې پروګرام راوړی بهشکه ما په بیان راوړی خو زما سره اوریجنل ثبوت را سره وي ځکه چې زه په میډیا هغه خبره نه کوم چې پاغه کې سباله کوسترګې ما او ایډیټینګ د هر سړي کېږي د دا محمود جان صاحب هم دی او علي خان صاحب دا ټول ملګری چې کوم دي په دې خبرو خپوي کې په دې ایډیټینګ باندې کار کوي لګي نو چې ثبوت راشي نو زه بیا ویډیو خامخا راوړم. جی پسې الله صاحب. السلام علیکم ډاکټر صاحب او نور د سټوډیو ټولو مرګرو. ډاکټر صاحب خبره داسې ده کوم موضوع چې ده د قتل کله وایي خط راغلی کله وایي ویډیو مې کیسټ مې ډک کړی دی زه به دا پیش کوم او اوس یې دا ویلي دي چې ما ته دمکي راکړې شوې ده او یا زما ټاسک چاته میلو شوی دی. لاول خو دا خبره کوم چې په سوشل میډیا باندې په لکونه خلک وایي مونږ په ده ځان ورکو نو بیا به وزیرستان کې کسان په کار دی چې د ده د پوسټ سره هلته ورغلي وي او کسان یې نیولي وي خو دې کې هېڅ حقیقت نشته. قاید جمعیت د نن نه څو میاشتې مخکې په یو بیان کې ویلي وي دې وایي چې ما ویډیو ټیپ کړې ده او دا به زه مخکې رالیږم نو هغه ورته ووایي تا ته څوک څه وایي ته د یو سړک باندې یوازې ودرېږه که ته سپین بین کړې نو ما زه به سیاست پرېږدم نو زه درته وایم چې په هغه څوک څه کوي چې قتل کوي خو هسې ملک کې انتشار پیلاوي او د قاید جمعیت دې خبرې ته به دا خبره رسي دی به الیکشن نه مخکې انشاءالله یوازې یو ځل بیا ووایه دا خبره بیا وکړه قاید جمعیت کړی دی دا دومره بکواس کړی دی. یو منټ هغه پاسې زرګونو خلک ورته ولاړ دي ورته وایي چې هغه سپین بویکوټ نشي. یو منټ نګاوسین صاحب تاسو حقیقت نشي اورېدی کنه حقیقت سره دا خلک دي بار ولاړ دي ورته دا ودین ته دا خبره بیا کوم ونه دا زناور دي دا زناور دي ډاکټر صاحب دوی کې دا یو نګاوسین صاحب دی پټه کې عمران خان صاحب څه چل به وشي. ډاکټر صاحب تاسو زمونږ کړی چې میک به نه کولاوخې اوس نګاوسین صاحب ته دا خواست دی چې میک مه کولاوخه زه خبرو کوم بیا جواب کوم. قاید جمعیت وی قاید جمعیت صاحب ویلیو چې دی وی ما یو کیسټ ریکارډ کړی دی او زه به دا پیش کوم چې هغې کې ما ته څه ویلي شوي ټول بیان خو ما نیر دی خو په سوشل میډیا به پروت وي وي زه دته دا وایم چې ته په یو سړک یوازې ودرېږه. قاید جمعیت وایي چې ته په یو سړک باندې یوازې ودرېږه یوازې که ته یو سپین بین کړي نو چې څه زه منم نو په تا څوک څه کوي د الله بنده چې تا وجني دا ډرامې پرېږدې سم سیاست شروع کې کنزل مکوي حقیقت اورې د زاهد خان خبره موریده زاهد خان سووي پورا ویډیو ګوره بیا باسونه کوي او چې داسې مسله راشي ډاکټر صاحب بیا وایي مولانا څه شو تاسو مولانا له ورکړي څه دي په 15 شپږ سیټه باندې څه کېږي ولې تاسو 186 سیټونه دي تاسو 186 سیټونه دي ته مسلمان نه ته تپوس نشي کولی د مولانا فضل الرحمن ایمان مضبوط نه دی د مولانا فضل الرحمن ایمان مضبوط نه دی الحمدلله
سلور پنځه تاسو کې سیټونه دغه دي یو هغه سره د ایمان مضبوط دی اورېدی نشي هغه سره د ایمان مضبوط دی او زه تا د مولانا فضل الرحمن په دې سره کوم هغه دې ډاکټر صاحب مولانا فضل الرحمن تا عمران خان یاد کو چې په سرک باندې ورتېږي ذاتي مولانا فضل الرحمن مخکې دی دا اکیلی دا مولانا فضل الرحمن بیگی دا یو حقیقت دی خانجی حقیقت دی دا مولانا فضل الرحمن بیگی مولانا فضل الرحمن او دا اکی ولا راولا ماتی الله تعالی باغ باندې اسلام دومره مضبوط دی کنه چې هغه کې پوتې فرق نه راغلی او تاسو مشرانو له چې لږ سره قائد جمعیت الحمدلله هغه امریکای چې دلته یو نیم لا هغه امریکای چې دلته یو نیم لا کومپلیټس کوي او سلور سیټونه دي ایو ملا ګروپو چې خدای جوړ نه سلور سیټونه دي خدا سلور سیټونه دي خدا کار شو دا کار شو تاسو ټول پاکستان په سرکونو ګرځي سلور سیټه دي سلور سیټونه دي دا یو کال تاسو په سرکونو تیر کو سلور سیټه روجینا اوسه پورې په ضلالت کې روجینا اوسه پورې په ضلالت کې ګرځي بس 186 سیټونو باندې تاسو څه او زمونږ سلور سیټه دي عزت ورکړي سیټونه بیا نه خبره عزت ورکړي سیټونه بیا نه خبره یو کس سیټونو دي ته په 186 سیټونو کې وګرځي په سلور سیټه بادشاهت کوي په سلور سیټه بادشاهت په 186 سیټه په درې صوبو باندې ګرځي در بدر ګرځي یو کس خبر کوي یو کس وګی کې زمان نمبر دې کولو کې یو منټ ها جی زمان نمبر دې نمبر دې ورغه تاسو خبر زمان نمبر دې زما خانجی زما نمبر دې خبره وره خانجی ستاسو دلاسا خبره وکم په ټول پاکستان کې لکه د دغه ګرځي بادشاہت کوي سلور سیټه بادشاہت کوي دنیا گواده کله د نمبر راشي بیا خبره کوي یو 30 سکند زما خبره ته غوږ کېره یو 30 سکند زما خبره وره تاسو ته اورېدای نشئ یو منټ ډاکټر صاحب یو منټ جی تاسو لګ مې کونه پلیز ملګرو پروګرام ور سره شیر کړئ زما خبره وره ګلورینه وینا تاسو واوري چې دی سوي پروګرام ور سره شیر کړئ کنجوسانو یو ځل شیر کړئ چې نور ملګری هم پروګرام تراشي مقدم خان ډاکټر صاحب یو خبره کوم جی یو منټ مکو خبره ورګه یو منټ یو زمان نمبر نه ختم دي عمران خان سے پور مخه ته ولاړم داري نه خان سے وای مقدم خان عمران خان سے وای چې به په پښتنو باندې ټک کړه د چې دا وای د لاسه بزا مرمه او ثبوتونه را سره هم شته نو سبب په دې حواله باندې مقدم خان دا ډیره بده خبره نه ده چې پښتانه بدنامي ډاکټر صاحب ډیره مننه السلام علیکم ټول ملګرو ته د دې فیسبوک د تجزیه کارو ته د پاکستان د جوړونکو صحافیانو ته
ډېر نیک هیله احترامات پیش کوم ډاکټر صاحب. خبره دا ده کنه چې دی علماء کرامو ته دا یو خبره کومه که په موجوده ټیم کې شیداد او یمرود او فرعون نه وي مړ کنه ژوندي وي نو زه ته په قسمیه ویم چې دوی دغه پسې خبره نشوه کولی. خو چې کم سړی مړ شي نو دوی پسې خبرې کوي. چې کم سړی نه په موجوده ټیم کې چې هغه اولنۍ خبره درته شروع کوم ټول زیاله دل راځمه. زموږ مشرف صاحب الله پاک یو بخي که ښه و که خراب خو مسلمانو مونږ په خانه کعبه کې لیدلی چې خانه کعبه ورته کولاو شوې ده مونږ پې د مسلمانۍ دغه کوو. نن جماعت اسلامي والا وایي زه د هغه لپاره دعا نه کومه. داسې عمران خان هم د هغه په پښتنو تور لګوي. حقیقت دی دا خبره بالکل صحیح ده. هر څه په مونږ پښتنو کې شته دی. مونږ د ریاست مدینه د عمران خان نه غواړو غلط کارونه پکې په خپله کوو. په زینا باندې زمونږ لاس بر شوی دی مونږ ته انکار نه دی کړی. که په غلا زمونږ لاس بر شوی مونږ ته انکار نه دی کړی. ډاکټر صاحب که په ډاکه باندې زمونږ لاس بر شوی دی مونږ ته انکار نه دی کړی. د ایوب خان شرپاو چې روزانه ځي او دا مایک ورسره او د یو د بل د انټرویو مونږ ته پیش کوي دا په دې ریاست مدینه کې شوي چې یاره دا خلک ورونه وجني خورویونه وجني. مونږ خو نه دي لیدلي ډاکټر صاحب تاسو په دې وساطت ته ویډیوګانې وینو. دا بل صحابي کم د یوسف جان چې مونږ ته ویډیوګانې شیر کوي چې هلکه تا مړی څنګه کړی و. ډاکټر صاحب یو اجازت غواړم یو 30 سکند دوی زما خبرو کې راځي زه ورته اوس ښیم زما خبره پوره کوم بیا وایه بیا به زمونږ ناسي بیا ته وایه. ډاکټر صاحب مونږ ریاست مدینه غواړو د عمران خان نو خپل ځان چې دی نو مونږ ویاره سپین بازانې په غلا کې او په هر څه کې نمبر 1. زه دا ټول په پښتنو تور نه لګوم. دا څنګه دی خلکو ته پته ولګېده چې بای پلانکي ځای کې به دا چل کېږي او 2 ورځې بعد به چې دی نو بای دلته چې دی حالات خراب کړي دماکي دي واغه دغه په سبا بل سبا باندې هغه شی وشي. ډاکټر صاحب دا څه چې وایي دا حقیقت دي. دا بالکل دې ته زه حقیقت وایم ډاکټر صاحب دې سترګې مه پټوئ. بله خبره تا دا کپټن صفدر وکړي چې په ثبوت نشته. ما ثبوت نیګا حسین ته درلېږلی دی تا ته مې درولېږو ثبوت نور څه ته چې د سړي د خولې نه یو خبر راوخي دي چې په هغې ته یقین نه کوې زه په یقین نه کوم نو ثبوت په ما ته څه وایي کتاب راپسې راوړي د کتاب نه راته خبره وکړي. ډاکټر صاحب پلیز مهرباني وکئ خپل سیاست په خپل ځای کوئ. الله له به جواب ورکوئ. د الله لپاره په جواب کې د سره څوک ملګری نشته. په دغه قبر کې به سملایي او دغه سپاره به راته ووایي دغه یو آیات به راته ووایي خلک به درنه غونډ شوی به چې خدای ته وبخي. ډاکټر صاحب کم از کم چې مونږ راځو که نه دی فیسبوک دی باندې د راځو د خپل یو ورته کومه خبره کو نو که عمران خان کې غلطه که خدای پاک ته د الوا د سره غر کی اولاد به چته د خور به چته د وراره به چته به که په مولانا کې کنه خدای پاک که په مولانا کې کنه خدای دغه سپورټرو سره مغر کی چې هغه دغه مرسته کوي او عمران خان هم سره سپورټرو غر کی ټول ته هم زبه کې ځانم یادومه. حق ته حق وای نه حق ته نه حق وای د خپل یو ورته وای بای چې د پاکستان لپاره کم سړی خدي ټیک ده کدا ایماندار دی او کبي خو چې د پاکستان لپاره خدي د عوامو لپاره خدي الله پاک دا غره ولي کاغه فوجي دی ک پولیس دی طالب خان دی ک ډاکټر دی ک بل کمنټ کی وای عمران خان صاحب خسړې دی ک مولانا فضل الرحمن صاحب کمنټ وکي اوس په پته ولګي کمنټ ته وای خبره کومه عمران خان صاحب خسړې دی ک مولانا فضل الرحمن صاحب کمنټ وکي ډاکټر صاحب یو خبره کومه ها تاسو مولانا ابو العلا مودودی پیژنئ او جماعت اسلامی والا مفتی محمود په هغه باندې فتوا لګولې چې د کافر دی هغه باندې هم لګولې و چې د کافر دی. ټیک دی جی هغه عالم دینو مولانا ابو العلا مودودی مولانا فضل الرحمن صاحب کمنټ وکي مولانا فضل الرحمن صاحب غواړي کې عمران خان غواړي د ملک لپاره اوس په دود کا دود او پانی کا پانی شي. جی زید خان صاحب غږ دی شریک کا زر زر مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو غیر پارلماني او غیر دغه بحث پکې کېږي چې بیا دغه خبره ته خلک ځینو بیا دیو خبر کېږي خو ډاکټر صاحب دې ته څومره تر اوسه چې دوی دا سیاست د لاس اچولي د هغه نه اوسه پورې دوی صرف د خولې بیانیه د حقایق د دوی نه د ملک دغه باندې سستره او صرف د خولې له خولې ورکړي سیمټي خولې ورکړي ثبوت نه ثبوت ګوري نو او صرف خبره باقي دې ته ګوري نو چې چاته به خبره کې نو بعد دا لکه صرف لکه خولې چلیږي او نور د لاسو نه څه نه کېږي. ډاکټر صاحب یو طرف ته راغی دا رچا دی نیشنل پارټۍ والا دا یو زمانه لاندې دا یو خانجي دا فوکبل چې لاندې راسته دا ټول چې ډاکټر صاحب دا نو خولې صرف ځوندي دي نور وی پکې منځ کې دومره څه نشته. ډاکټر صاحب ګوره
موږ دا وایو چې د ملک د 1947 نه روان دی دیو خودي وجبر غیر دغه موضوع نه بلک اوټ لاړ په نېشنل پارټي به دیو دغه کو دیو پاکستان نه مانو دیو نه هغه نه من کوم وخت چې د پاکستان نارا خان مخکې خبرې کړې به زماله پته وبکي لک نمبر وبکي خیر دی تاسو ته خبرې است نو خبره حقایق نشته نو دومره دا چې هغه دیو به دا الزام لګو چې دا خلک پاکستان نه ماني د نن ایمل ولی په خپل بابک صاحب د ایمل ولی په خپل دغه کو زمونږ د پښتونستان په حق نه موږ حق غواړو د پاکستان په ان کې دنه نه غواړو موږ د پاکستان نه مخالفي او نه د پاکستان په بلیدو کې زمونږ صداقت موږ پاکستان مونږ د پاکستان په ان کې دنه حقایق غواړو هم دا خلک د موږ پسې بلګیا په نېشنل پسې بلګیا او د پاکستان نه ماني دا هغه طرف ته دی او د انډیا طرف ته دی دا ځان به خبرې کولې د دې صرف الزام لګول به ثابتول نه شي به کله ډاکټر صاحب عدالت ته خبر الله سي جیل ته لاړ چې به جاړي او به څنګه وایي د دې وغه رقم موږ ولیدو به ضمانت لمنډه وایي د دې ډاکټر صاحب دومره دا چې دیو د سیاسي پارټي څخه نه راغلی دا بد قسمت دا په موږ باندې یو عذاب راغلی څنګه چې لکه په ترکی باندې زلزلہ رااله الله دې په رحم وکړي تقسن په موږ وسه ګناونه چې زمونه وسه غلطیان چې الله را ناراضه شوی هغه څه دا مخلوق موږ لاره په قوامه چې یو غلط کار وشو الله په قوم مسلط کوي زناور په رااله یا طوفان یا سیلاب یا سیلی یا به هغه سنځخه غونډه کراله لکه د قسم عذابونه را زمونږ هم دغه څنګه یو ګناهونه زمونږ نشي غلطیانې مرانه شي چې عجیبه غوندې مخلوق راوستره عجیبه مخلوق مسالت کو خبره ته ګورو نو ته خبره دروغ ده کو رښتیا ده خو بس خبره باقي ډاکټر دا سیاسي پالټي چې راغلي الله په سرګواله لږونه به چې مرګري به خپه کېږي نو دومره نقصان دی ملک ته وشو د دین دومره توهین وشو دین ته کم نقصان وشو پاکستان ته کم وشو خو دین ته ډېر زیات نقصان وشو په پاکستان کې دومره د دین استعمال کو دومره کنزل دومره رد بدل دونه پاتې دومره ولا د لاسه کنه یاره ډاکټر صاحب نو په ایمان مې درته ویلو اسم په الله دې کوم پی ټی آی ولا یادې کنه بالکل دا خلک خپل ځان یادې خپل ځان یادې نېشنل پارټي دا خلک نه دیش د ملک هم دونه بدنامي وشوه ملک کم حالات ته لاړې معصیت اوس د کنټرول نه بار شو غریبانان لګیاري سنا خپل کوشش کوي دا عجیبه مخلوق راغلی دی د موږ سوای خپه کېږي کنزل لدیو په حکومت کې لدیو په وخت کې دي دیو چې کوم ټیک ټاکران دي که یوټیوبران دي که فیسبوکیان که څومره هم دي پیجونه والا دي ډاکټر صاحب هغه نظبینه کنزل کوي نن په سعودي عرب کې یو ناس په علماو په کم کنزل کړي دا خلک نه دین سره دیو تعلق ته ډاکټر صاحب دا دین ډېر لري خلک دي او نه په سیاست پوهیږي نه سیاست هم ډېر لري او د ملک په مفاده کې په ملک په چلولو کې ډاکټر د دین هم ډېر لري دي خو دا په موږ باندې یو عذاب راغلی الله دې چې بالکل دا چې کومې ګفتګو دي او د دې کوم الفاظ دي د ملک لپاره د جمعیت والا خو تاسو ته وایي کنه دا سره کافران دي هغه په باره کې څه خیال دی موږ ته ویلي کوم ته ویلم دي خو موږ هغه الفاظ نه استعمالوي لکه څنګه چې تاسو د غونډ علما لپاره استعمالوي تاسو پارټي ولا استعمالوي موږ دا کنځل نه کړی مولانا مبارک هغه کارونه د دې ملک څخه وکړه چې بالکل هغه ورته کېدو چې هغه ورته انډیا نه کېږي هغه ورته اسرائیل نه کېږي تاسو چې د ملک کم کار وکړو نو بیا لا څنګه وه چې موږ اقدار راوړل بیا تاسو د ملک نور رامن پاسته راوړو قدرمن شیزاید خان زی علیب خان صاحب علیب خان شیرپاو صاحب سواتی صاحب داسې دا چې کوم ټاپک موږ وروړی دی وخت کې موږ پښتانه ټول پرخر یو او کم پرخر به راټولو موږ خو د امن پاسون کو یو دا په باجوړ کې او په سوات کې او په پیښور کې دا موږ د امن دپاره چغې وخو چې زموږ امن غواړو موږ په خپلو سیمو کې نور اپریشن نه غواړو ځکه چې کوم اپریشن وشو د هغې په دغه کې زموږ د پښتنو ډېر زیات زیانه شو دا کوم خبر چې راغلی دی د دې خبر به هم څه فیډبیک په راځي د دې نه پس وزیرستان او دغه شمالي وزیرستان نو دغه علاقو ته چې کوم دی نو بیا یو نقصان چې کوم دی نو هغه د دې بیان نه وروسته راځي چې یاره په دې او دا د عمران خان خبر صرف په پاکستان کې نه وي دا په انټرنیشنل میډیا هم چلیدلی وي نن او چلیږي به چې یاره د وزیرستان نه هغه ته چې کومه رد دمکي میلو ده نو دا بیان چې کوم دی نو دې وخت کې یقینا ډېر عجیبه مخې ته راغلی دی بل مقدم خان بیا خبرې وکړو هغه خبره چې کومه ده محمود جان او زاهد خان چې کوم دی د هغې ډېر کلیر کټ خبرې وکړله چې یاره دغه ټول بیانیې نه کټۍ شوې ده او موږ ما ورپسې نن سوشل میډیا ټي وي ګان ما ورپسې ویب سایټ ما ورپسې هر څه وکتل چې یاره کوم ځای کې داسې یو خبره صدر کړې ده
چې دا دغه کو همدغه خبره چې په سوشل میډیا باندې کم ټرند روان دی او راتلونکي وخت کې د سوشل میډیا نه کما ګن مخې ته راځي یعنې په 2016 کې پیکا قانون جوړ شو سایبر کرایم قانون چې کم جوړ شوی دی هغه سایبر کرایم والا وایي خو موږ زما کیسونه دي پکې 19 کیسونه مې دي پکې په 19 کیسونو کې یو کیس 3 کاله پس وروته هغوی وایي خو موږ په دې باندې عملداري کوو نه هر پی ټي آی والا په دې باندې راځي او په دې صوبه کې بیا د هغوی حکومت دی او بیا موږ ته لانجه راځي هغوی وایي دونه درخواستونه دا کمرې ورسره ډکې دي چې خلکو ما پسې بې ثبوته دا خبره کړې ده ما پسې بې ثبوته دا خبره کړې ده ما پسې دا خبره کړې ده د دې خبرې څه خل پکار دی نو دې وخت کې دا کتونکي موږ ګوري خدا را د الله نه ویریږي دا کومه خبره چې موږ کوو پکار چې موږ دړه نه وکړو چې چا کې غلطي وي خدای دې تباه کړي چې دا موږ دړه نه وکړه نو انشاءالله چې هر څه به ټیک ټاکي خدا موږ صرف د خولې نه لګیا یو د خولې نه دا خبرې کوو موږ ته ښه پته چې دا پلانکي هم غلطي کوي دا پلانکي هم غلطي کوي او موږ به بیا هم چپ راځو دې وخت کې زموږ په پښتنو کې چې دا کم سملو ته تلو نو ولې په دې موقع باندې نشته دا غلطي نه ده چې ما سره ته په سخته کې نه ودرېږي نو زه به په تا باندې څه کوم سمندر ته ولې نه غورځوم چې ته ماله په سخته کې راځې نه ته مزمت قدرې نشي کولی ته ما سره کېناستې نشي ما سره تعزیت نشي کولی ما سره دوا نشي کولی زما جنازې له نه راځي زما قبر له نه راځي ما سره په دویمه دریمه کې نه ناظرېږي نو لکه داسې پښتانه خو نه دي موږ وایو پښتانه بریالي دي توریالي دي ننګیالي دي بهادر دي موږ د دې خبرو کې موږ بیا چېرته د پښتنو هغه تصویر پیش کولی شو چې بیا کله داسې بیانونه راشي چې یاره پښتون ما قتل کوي زه بیا هغه خبره کوم چې د پښتونخوا نه زیاتې مدرسې په سند کې دي زیاتې مدرسې چې کوم دی په پنجاب کې دي زیاتې مدرسې چې کوم دی په بلوچستان کې دي نن صرف پښتونخوا ولې ټارګټ ته صرف پښتونخوا طرف ته پاملرنه نو موږ د حکمرانانو ته وایو چې په دې خپلو پالیسو باندې نظرثاني وکړي او دا پښتانه او دې لیډرانو ته وایو چې ګوره دې پښتون ته داسې په بد نظر مه ګورئ داسې په سپک نظر ورته مه ګورئ او د دې پښتنو نه فوټبال جوړ کړی دی په دې باندې هر سړی پې راځي تجربهګاه ته جوړه کړې ده تجربه پې کوي او بیا چې کوم دی نو واپس ځي او دا پښتانه هم تندکونه خوري او یووالي پکې نشته دی او بیل دي تس نس دي نو پکار دا چې دې وخت کې موږ د امن دپاره چغې ووهو د امن دپاره یو شو نظریه دار چې خپله ده چاله ووټ ورکوي دا کومې دا په داسې حالاتو کې چې عمران خان صاحب دا کم بیان ورکړی دی نو یقینا په دې تود حالاتو کې داسې بیان نو پکاره او چې داسې دغه پکارو چې د دې یو ټوس ثبوت یې خولو چې دا پلانکي دی پلانکي خلکو پکې وینا کړې ده دې سره زمونږ سیکورټي فورسز والا مورال د لاندې کېدو یو خاصه روانه ده هغه بار ټارګټ کیږي دې وخت کې زمونږ آرمي چیف چې کوم دی حقیقت دا دی چې هغه په کومه پالیسي اختیار کړې ده او په کومه پالیسۍ باندې روان دی او دې وخت کې هغه د سیاست نه ځان لرې ساتل غواړي او دا حکمرانان چې کوم دی هغه پکې بیا را لړي هغوی ورته وایي چې یاره موږ د سیاست نه بل لرې وساتئ نو د دې بیان زه د خفګان په نظر ورته ګورم او الله دې نه کړي چې عمران خان صاحب سره داسې وشي د دغې خښ کې نه یو خو لکه پښتون چې کوم دی به د وزیرستان نه زمان پارک ته ځي او عمران خان صاحب به نښه کوي نو داسې عجیبه ده نو ٹھیک ده علیب خان صاحب قدرمن شجی نگاه حسین صاحب ملګرو د علیب خان شیخ خبره ته په کم نظر ګورئ ډاکټر صاحب دی وایي کنه چې هغه نشي کېدل په هغه باندې حمله نه دي شوی هغه ویني چې په ما د حمله بکیږي نو هغه باندې حمله بیا وشو کنه سلوټ د باندې هغه وويسته ای خو خپل ځان نه ټول کوشش وکړو دا حمله څه ده دا په اسمان نه راغلی ګوره جی په مولانا پلرامن سره شپږ خودکش حملې شوي دي خو هغه کله هم داسې نه دي ویل چې دا پلانکي او دا پلانکي نو برشه دا خبر مې یادوه په دې یو ټوس شو ټوس هم چې کوم دی را مړه تا کړی په خلکو مولانا فضلرحمان او عمران خان مسموه مولانا فضلرحمان تو پیژنې د پرداس کې پکې نه علاوه مولانا فضلرحمان ته نه په کرکټ پیژنې په سیاست یې نه پیژنې کرکټ پیژنې په سوشل کې پیژنې کرکټي وو ټول عمر 26 سال په بهر کې کړی پاکستان کې چې خلک څنګه پیژنې دنیا ته پته ده پاکستان کې خلک په یوټرن پیژني او په دې خبرې پیژني په سیاست یې نه پیژني پاکستان کې او صرف په تقریر باندې ګنټه تقریر او تقریر سمانه نه وساتل چې خپل نه وسکو ممل نه وسکو ما خپل پیژنګلو
دې موږ ورکړې د پښتنو موږ ورکړې پی ټی آی والا او پیجن خو نه پیجن خو یاره کیته دا یاد ساتي چې یاره کیته په خبر کې هسپتال جوړ کړي د زاید خان د ورشه خپل مشر ته چرته سرکاري نه جوړ کړي د دې مسافرو په چاندو جوړ شوی دي د ضرورتي سره کنه نو وروړي شیم نه جوړ کړي چې یا زمان پارک یې ولا خرڅ کړي د کور یو شی هم نه کړي د دې چې وکړي چې هغه خپل تنخواه کړي دي جی نیګوسیټ تاسو نمبر دی تاسو غوړی کنه ځکه تاسو له خلک نه ورکي هغه جوړ ک کنه هغه ورکي خلک هغه مسوک نه ورکي کیسه ختم شو بابي ختم دی بس بابي بل شو زما دا 34 ملکونو پیسې والی دا اوس روزي د سلور د ملکونو پیسې والی دي زما اوس 2 منټه پرېدا چې والی دي نو موږ خو سم ورکو زه خو موږ حساب هم نه غواړو تاسو کې موږ خو سم ورکو موږ ته نه غواړي نور خلک موږ ته غواړو زموږ حکومت ته غواړي موږ ته تاسو کو چې پیسې د لارې څه کړی تاسو کې دې استعمال کړی اې موږ دې استعمال کړی خلکو لري په بتی ورکړي قلنګونه لري په ورکړل قلنګونه لري په ورکړل په پیسو باندې د حساب کوي هغه چې هر څه حساب سره کوي د حساب ته غواړو دا غړ خيو خو به د حساب ته غواړو موږ هغه له ارجو او دا هغه ملګری وي دا بابر چې کم دي کنه دا بنیادی رکن دي د پی ټی آی دا غوي دا بل څوک نه وي موږ کروڑونه ډالر ولا ورکو بابر چې کم دي کنه دا هغه په الزام لګي موږ عمران خان پیژنو کروڑونه ډالر ولا لګو چې اوس هم خبره وکي موږ به سره حساب کوو موږ سره حساب پکار دي تاسو نه ورکو تاسو غلانو نه ورکو دا دفتر ورکولې په پښتونخوا کې ولا دفتر ورکولې دفتر او کلمونه ورکول موږ سره حساب کوو شاباش ته وایي چې اپیل دوه کې خلکو نه خلک ولا امتیاز هم نه کوي خلا کې هغه خلک نه ور کوي تاسو فارن اکسچینج چې کوم دې تاسو ټول بند شوی دی تاسو له خلک یو ټکه نه لګي نو تاسو څنګه خبرې کوئ دا خبره کې تک دانګي کنه نو 2 منټه بیا کینا چې څو خبره کوي نو هغه بیا چې دانګي نو بیا کوا خبره ماتره چې ارڅ کې ته په دلیل خبره نه کې کنه نگاوسین سے په دلیل راځه د ټاپک نه خط ته لګي کنه دا ته وایم چې طالبانو له دفتر ولې ورکولي دا ته وایم چې قلمونه ولې ورکول بتی ولې ورکول دې جواب راکا دې جواب راکا هغه بشانه وی ولې و چې د بغیر بل وزیر اعظم نه مونږ دې جواب راکا او بیا کالو کې تاسو ورکه زی ورکو متی ورکه او زی ورکو ورکو تکرشه او زموږ من چې نقصان کوي کنه دې تاسو پته کو او تاسو نه ورکو غلان ولا چې تاسو خپل دغه خپل جیب کې اچوي تاسو غلان نه ورکو هغه نه ورکو هغه درس په تاسو جوړ پټا په یو جوړ کړو کنه خلک به تاسو بلاړو غلا به ثابت شو غلا په جوړ کړو اګه لاشه د پته لګي چې دنیا څنګه ده علاج څنګه کیږي او پیسې رقم دې اندازي څوک ور کوي تاسو خو نه ور پیدا مې ته وته نه بوزي خدا غنري جوړ کړی هغه نه جوړ کړی دا مسافر په خسته جوړ شوی دی 50 کروڑ روپے ورته کم دي 50 کروڑ ورته نواز شریف ور کړی دي نواز شریف ورته ور کړی دي او دا چې ورته د نورو کرکټیانو ور کړی دي اداکارانو ورته ور کړی دي او مسافر ورته ور کړی دي جیب چې جوړ کړی وی کنه هر کاله اگله څوک ورکی دا مونږ خلک ورکو د بار چې ناسیو عمران خان لا دا چندې باندې د پټول نه چلیږي زمونږ په پیسو باندې تاسو غلانو لا ټکنو ورکو اگله ورکو ټیک دی نیګوسین صاحب قدرمن شي جی محمود جان صاحب ډیره مزه وکړه بعضې نوک جون کوم پکې خوند کوي ځکه چې د دغې نه بغیر هم نه چلیږي خو اخلاقو دایره ډیره خوند کوي چې اخلاقو دایره کې خبره وي نو زما په خیال ډیر خوند کوي نیګا حسین صاحب وایي چې فارن فنډینګ مونږ ورله ورکو زما په خیال باندې خو د نورې پارټۍ چې کوم دي هغه خو د عمران خان د وینا مطابق هغه ټول غله دي او مونږ هم ګڼو چې دا غله دي خو فارن فنډینګ یوازې خبره نه ده چې تاسو ورکوئ ستاسو په پیسو باندې نه مونږ ته اعتراض شته او نه بل چاته اعتراض شته ځکه چې تاسو پاکستانیان یې او پاکستان کې ستاسو خوښه ده چې کومې پارټۍ له ورکوئ او کومې له نه ورکوئ دغه باندې هېڅ اعتراض نشته خو اعتراض د الیکشن کمیشن د لوري چې کوم راغلی نو هغې کې 14 هغه کمپنۍ دي چې هغه غیر ملکي کمپنۍ دي هغه غیر ملکي کمپنو چې ولا کوم ورکړي نو په دغه باندې اعتراض مال هم پکار دی او تاسو هم پکار دی ځکه چې یو کمپنی یو ملک لا یا یو سیاسي لیډر لا هغه فند ورکوي نو د هغوی بس مطالبې
څه مطالبین دي محمود خان صاحب خبره یو کومه دا ټول حساب دی والی پیپل پارٹی نواز لیگ او سره عمران خان دا ټول حساب کتاب دې هغه دا کی دي او ټول فیصله عدالت سپریم کورټ کې ولاو کی مونږه بالکل حاضر یو چې هغه عمران خان پکې غل دی نو بیا دې ونی سي مخکې دا ټول حساب راګي دا نه دی یوازې محمود جان صاحب پرې چې خپل خبره پوره کیږي په دغه خبره کې د راول سین صاحب تاسو سره زه بالکل متفق یم په کار دا ده چې دا یو کالو 15 یا کالو کم کسانو کم غلاګانې کړي دي یا کم سیزونه دي په هغې کې زه تاسو سره بالکل متفق یم خو صرف خبره دا ده چې عمران خان د یو بدل روپ کې راغلی و هغه دغه روپ نه و هغه د دغه نظام او د دغه کړۍ ختمولو کوشش کو نو چې د دغه کړۍ ختمولو کوشش کو نو بیا په کار ده چې په دې وخت کې هغه په هغې سب کې ودرېږي د کم سب خلاف چې هغه راغلی و نو چې اوس هغه تاسو په هغې سب کې ودروئ چې هغوی غلو او دم کړی دا نو د دې حساب هم وشي او د هغې د حساب وشي باقي د فارن فنډ قصه به په دغه ځای پرېږدو توشخانې طرف ته به راشو توشخانه چې د بار ملکونو ته لاړ شي به حیثیت د وزیر اعظم نو به حیثیت د وزیر اعظم چې هغه له څه تحفه م ورکوي هغه که نواز شریف دی هغه که زرداري دی هغه که عمران خان دی او هغه که هر څوک دی خو چې هغه له کومه تحفه ورکوي نو دا د هغه ذاتي تحفه نه وي بلکې دغه تحفه د دغه ملک وي او د دغه ملک د خلکو وي نو دغه تحفې خو اول خو خرڅول نه پکار زما په خیال باندې چې دا بدل روپ دی او بدل روپ کې بیا په هغه زړه لاره باندې تګ ما ته مناسب نه ښکاري چې عمران خان او د هغه ملګري دي اوس د دې خبرې هغه حمایت وکړي یا د دې خبرې د دلیل پیش کړي یا د دې خبرې د وضاحت کوي چې مخکې خرڅه کړې ده نو ده به هم خرڅه کړي او یا دی ولې نه خرڅوي چې مخکې خرڅه کړې وه خلکو خو عمران خان له وټ په دغې وجه ورکړو چې دا د نور نه بدل دی که فرض که دا بدل نی او هماغه وي نو بیا فرق څه شو فرق خو به زما په خیال باندې بس ټوټل ختم شو باقي د عمران خان ته چې کومه دغه میلاو شوی سواتی صاحب دغه یو خبره کومه نو بس کومه عمران خان ته چې کومه د تریډ میلاو شوی دی یا هغه کوم الزام لګولی دی نو زما په خیال په دغه کې یاره بالکل نه ده پکار ځکه چې عمران خان دا ویلي چې وزیر آباد کې به په ما باندې دغسې یو ناوړې پیښه کېږي د هغې باوجود هم هغه خپل هغه کمپین چې کوم و خپل هغه مارچ چې کوم جاري ساتلی نو نن د ټولو نه غټه مسله دا ده چې دلته عدالتي کیسونه دي او د عدالتي کیسونو د وجې نه هغه د زمان پارک نه تر بنیګاله پورې نشي راتلی او خلکو ته وایي چې تاسو راشئ او زما په دې لارو کوڅو او زما نه ګیر چاپېره کښېنئ خپل ځان بچ کړي زما خپل خیال دا دی چې بالکل عدالت ته تلل پکار دي بالکل د هر خبرې جواب ورکول پکار دي ځکه چې هغه د دې نورو خلکو نه د دې نورو لیډرشپ نه مایوس او د نورو لیډرشپ نه چې کوم مایوس عوام هغه سره وو که هغه د هغوی په لار روان شو نو بیا فرق څه شو فرق چې نشته نو بیا خو هغوی هم ښه دي او دوی هم ښه دي بیا خو هغوی ته هم کنسل نه کوئ او دوی ته هم دې کنسل نه کوي مننه جی ٹھیک ده جی خان جی السلام علیکم ډاکټر صاحب اول خو زه زاهد خان ورور یو خبره منشن کړه چې د پی ټی آی والا خولي سیمټي دي که نه اول خو زه دې ته یو یادداشت ورکوم چې تاسو ځان ته پښتانه وایئ د ټولو یو جواب ورکوم چې 2 پیره حکومت پښتونخوا کې چا نه دی کړی بغیر د پی ټی آی نه دا واورئ او ټول به کې ایجوکیټډ خلک دي 70% 70% به کې هغه خلک دي هغه د یو پارټۍ سم نشته دویمه خبره که زاهد خان زه تعالی له سیمټي جواب در کوم نو زما او ستا ډېر پرخ دی ته به زمانه ډېر کشري زه تعالی جواب نه در کوم زما او ستا بیا پرخ څه شو چې زه تعالی سیمټي خولي جواب در کوم زما او ستا پرخ چې ستا ایمل ولي پښتنو ته څه ویل دي چې تاسو ټول ډمان یې موږ ډمان یو هغې له نه ځمه درېیمه خبره ډاکټر صاحب دا د عمران خان وایي چې بالکل زما څه ثبوتونه شته زه که عدالت وای که هر څه وای بالکل زه تلی شمه چا چې پیسې ورکړلي چا چې دا 2 کسان ټاکلی شوي دي یو سړی دومره وایي ډاکټر صاحب بس دی که نه عدالت دې وغواړي سبا له به ځي که عمران خان لاړو لا نړو بالکل موږ ورسره ته چې څه وایې ډاکټر صاحب او عالم خان چې څه وایي او پیسې الله چې څه وایي او محمود جان چې څه وایي زه یې منم ټوله دنیا منم چې عمران خان دروغجن دی دویمه خبره چې پیسې الله وویله چې
دې نه یې پکار یو سړي دومره غټه ګیره وي ماشاءالله، یو سړی دومره په سنتو برابري چې عمران خان فضل الرحمن یې وویله زه هغه سیاسي دی چې هغه په سړک باندې ګیره مه یادوه نه خیر سنتو برابر سنت مې یاد کړلي، سنت مې یاد کړلي، زه ته مې یاد نه کړي، طارق جمیل مې یاد کو. زه به تا ته ویم چې یو عمران خان په سړک وردېږي او سپی راشي ته یې بیږي. زه مولانا فضل الرحمن ته یم چې تاتی په شان غټ سټ نیولی دی، زه تا وردوم په سړک باندې او اتي راولم او تا دې بیږي. دا غلطه خبره، سیاسي خبره ده. مولانا کري په سړک ودرو صحیح به نه کې په کیلومتر کې به د ګیر چاپېره پتنګان ولاړي، په کیلومتر کې پتنګان د عمران خان اوس ولاړ دي کنه، دا پتنګان نیول ده، دا زمان پر پتنګان نیول ده، په دې منګایي دي، دا پتنګان نه دي، دا جنکو لذي، دا دمتوب لذي، قسم دا دمتوب لذي، عیاشي لذي، دا پتنګان نه دي. ته ما څه پناه راځه په خپل خرچه ما سره راځه خپل لګوم الحمدلله. د مولانا پتنګان خپل لګي معلومه ده، استاسو د وزیر اعلی کثر ته معلومه ده، د وزیر اعلی کثر ته معلومه ده. ستا وزیر اعلی له چیلنج ورکړي چې ما یو کونسلر ګیر کا، ما وزیر اعلی چیلنج ورکړي کومه دا خپل ادي مایک دا په تو وای خانجي سره زما نه مایک کبنده کولاوي ستا په زرمان چې د قاملی کنه دا سلور سیټونو به د قشاندې او بجلیګر صاحب سی ویلا وي خلل تقریبا د پدرمان مې یادو سرکونو مګرځي ابا په سلور بادشاہت کوي تبه په 186 منډه تړلې په سرکونو وخی دروځي نه اوسه پورې په دلالت کوي. هغه له وسم د دنیا د پاکستان د زمان پارک ته پسونو ټیوګانو دا د دنیا انټرویو نه تیالي ستا مولانا فضلرحمن خو بالوا مشهور دی سوګې دیری د بیغه طالبانو د قشوراتي خوري او ورزي زر تویل نه شمه او دغه جلسوله دغه پردي طالبان بوزي تاسو نرشي عوامي لیډر جوړ شه عوامي لیډر جوړ شه عوامي لیډر طالبان وي دا شیرانی دروغ وي که رښتیا وي دروغ لکه ستا په شان حقیقت به وایي حقیقت وره حقیقت زما ایمان دا دی الحمدلله دا ایمان دی چې مولانا فلسفان دروغ وي مولانا شیرانی دروغ وي مولانا شیرانی د مولانا فضلرحمن استاد دی دا هم لږ عقل زده کا او دروغ وي څنګه چې تاسو یې په خپله خبره نه یادي پانجی دا کونسلر دی وګټي اوس یو کونسلر وګټي کونسلر دی وګټي اوس پورې جمعیت پریدا حاجی بس پریدا یاره اکو بکو وای تاسو د پیټی والا اکو بکو وای حقیقت زمان پارتا حکومت زما د صوبې په خرچه بتلې زما د صوبې په خرچه بتلې زمان پارتا چرګان بریانې باندې کوچ کې خلک بل سرتل اوسلار شي تا زما صوبه خر کړل په زمان پارک باندې په صرف حکومت په خرچو بدلې زما د صوبې په خرچه تلې اوس لاړ شي کنه اوس لاړ شي حلقه تاسو چالو مم نه غشتل زمان پارک او چې کله صوبه حکومت محمد جان به ولې خان به ډاکټر بریانی په خرچه به شو پدې منګای راوځي دا پټکی راوځي کنه نو اوس منګای دا پټکی په خېټه وځي دا پټکی په خېټه وځي په خېټه خپل کې خپل پټکی په خېټه وځي وته ملاو شو دا پټکی په خېټه وځي څلور کورسې وي ته دا پټکی په خېټه وځي ملاو شو وزارت ته ملاو پټکی په خېټه وځي دا پټکی په خېټه وځي دې خبره خو تاسو ذلیل کړئ پټکی او ګرم نه یادو خاجي اسلام خدای ساتي نه به ګیره سي کې نه به پټکی سي کې خو پټکی او ګیره یاد نه کې خانجي پټکی او ګیره مې یاد کا ځکه خو په 186 عمران خان نه ده عمران خان نه زه وطن یادي دا پټکی مې یاد کړه ستا پټکی عمران خان دې نو کوم نشي رسیدي پټکی مې یاد ان لله ستا پټکی عمران خان دې نو کوم نشي رسیدي ان لله و انا الیه راجعون قادیانیت سوجمله قادیانیت قادیانت سوجمله قادیانت
الله تعالی فضرمان شکل ته وګوره شیطان ښکاري دې مولیانه شکل ته یو سپیره ډاکټر صاحب داسې شکل ته شیطان چپ کته خان ته وګوره خپل مسلمانان یې مسلمانه تخبیر مسلمانه زما مولانا فضل الرحمن نومه پټکی مې یادوه عمران خان نه ده ته سوګي عمران خان د پیغمبر ته په نه وستا ټوپ حقیقت ته عمران خان نه ده پیغمبر دی حقیقت زمان بارک ته دی زما د صوبې په پیسو نه ده زما د صوبې په پیسو تل یو اوس لاړ شي اسلام آباد ته تاسو طالبان چړي تاسو ټول ورسره ټکوي چړي خو په خپل خرچه الحمدلله چړي په خپل خرچه په خپل خدای په ټکانو په خپل خرچه دا ګول نصیب خان دی درولېګم ورشه ګول نصیب خان دا ګول نصیب خان نه مني تاسو مني خدای دې تاسو خو سپریدا حدیث باره کې خبره ده کومه حدیث باره کې خبره کوم حدیث پیژنې حدیث څومره عمر دومره ما سبق ویلې ښه ستاسو څومره عمر دی حدیث وایي څه ده حدیث وایي څه ده مخکې وایي د حدیث تشریح ابو جهل هم حجونه کړو ابو جهل هم حجونه کړو د شپې وکول نیازي مسپتالونه جوړ کړل نیازي مسپتالونه جوړ کړل خبرې مکوه مامو جان صاحب اوله موږ دا بحث نو شروع کړی کنه اوله موږ دا بحث نو شروع کړی غالب خان دی واوري موږ په موضوع بحث کوو دی یو خبره داسې ناروا وکړه په عمران خان زه سر ورکوم سر څنګه به په زلمان سر ورکې زه په عمران خان سر ورکوم محمود جان به دی وی الف خان دی نه وی دا تاسو نه منئ محمود جان به دی ونی چې دا ما حقیقت وي او دا د دې خبرې د دې موضوع د قتل حقیقت دی وی چې ستا پټکې د مولا ویم ستا پټکې نه ستا د مولانا په زلمان پټکې او د عمران خان نقطې نشي رسېدی هغه خو په سرکونه راويسته 184 سوټونه ګرځوي دا کار مې مجان ته خیر تاسو په خدمت جی مجان صاحب جی وای موضوع ډیره خسته روانه و دی به یو خبر وکړم موږ هم سوال به دوباره به چاویل به وایا به زه یو خبره کوم یو خبره خانجی مننه کوم خانجی مننه کوم ان شاء الله بعد ننګاله بریاله اوسې ملګرو کچم گاون کې چرتا یتیمانان به وسو لاچارې د غټ خیال ساتي پروګرام کې کس غلطي شوی د غي بخنه غواړو پولی الله سپارو تربل پروګرام پورې خپل قربا فضل وهاب سواتی لور